बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। लर्न विद मोइन चैनल के दरता खुश आमदीद वेम। नन چې زمونږ کوم ټاپک دی نو هغه دی ورکینګ اف سرکولیټري سیسټم. د دې نه چې کوم مخکینی کلاسونه نو هغه هم د دې چپټر ریلیټډ یو. دا تیاری مونږه د ایټا ټیسټ پریپریشن په باره کې کړله. تو شروع کړو د ورکینګ اف سرکولیټري سیسټم نه. The circulatory system distribute and collect different substance in the body. د وینې چې د کوم سرکولیټري سیسټم دی، یعنی د دې چې د کوم بهاو سیسټم دی، دا څه چل کوي؟ ډیسټریبیوټ، دا تقسیموي، and collect different substance in the body. څه څیزونه کلیکټ کوي، اخلي، او څه څیزونه څه کېږي؟ ټرانسپورټ کېږي. The digestive food is absorbed in the small intestine from where it is transported to other parts by means of blood. کوم خوراک چې هضم شو، ډایجسټو، مطلب وړو وړو ټوکړو ته بدل شو، دا اوس په وړه کولمه کې دا څه کېږي؟ ابزارب کېږي، او بیا د دغه ځای نه دا چې دی ټرانسپورټ کېږي، لیږلی کېږي مختلف ځایونو ته. د څه په ذریعه؟ د وینې په ذریعه. Oxygen is absorbed in the blood from lungs. اکسیجن د کوم ځای نه ابزارب کېږي؟ د لنګ، یعنی د پېپړو نه. And transported to different parts of the body. او دا بیا لیږلی کېږي کوم ځای ته؟ دا مختلف باډي پارټس ته لیږلی کېږي. څه شی لیږلی کېږي؟ اکسیجن لیږلی کېږي. Where it react with food to release energy. هلته دا بیا د چا سره یوځای کېږي؟ دا د خوراک سره، د ګلوکوز سره یوځای کېږي، او د دې نه انرژي څه کېږي؟ اخیستلی کېږي. In this process some waste material and carbon dioxide are produced. په دې عمل کې کله چې دا خوراک سوځلی کېږي نو په دې دوران کې زموږ سره فضول څیزونه هم په دې کې سازیږي، لکه کاربن ډای اکساید، او د دې نه علاوه نور زموږ سره ویست مټیریل. Now come to the next page. The blood then takes the waste material to the excretory organ for the removal from the body. بیا زموږ سره چې کومه فضول څیزونه ساز شو نو دا بلډ ولګي، دغه څیزونه کلیکټ کړي، دا راواخلي، او دا کوم ځای ته ویسي؟ کډني ته. هلته یې سره راوړي چې دا د باډۍ نه څه شي؟ ریمو شي، لر شي. The carbon dioxide is transported through blood to the lungs. کاربن ډای اکساید هم تیار شوی دی د څه شي په ریزلټ کې؟ کله چې دا خوراک څه کېدو، دا مطلب سوځېدو، مطلب وړو وړو ټوکړو ته بدلېدو. نو دا زموږ سره چې کله دا کاربن ډای اکساید دا ساز شي نو دا بیا بلډ واخلي او دا کوم ځای ته ویسي؟ لنګس ته ویسي، او د لنګ نه بیا بهر باډۍ چې دی نو زموږ سره څه شي؟ خارج شي. هارمونز and waste product are absorbed from different parts of body. د دې نه علاوه یو قسمه اوبه د انسان په وجود کې چې هغې ته هارمونز وایي، او د دې نه علاوه waste product are absorbed from different parts of the body and are then transported to the blood to the parts where they are used or stored. دا هارمون او دا ویست پراډکټ چې دي نو زموږ سره د مختلف پارټ نه دا څه شي؟ ابزارب کېږي، او دا بیا هغه ځای ته لیږلی کېږي د څه په ذریعه؟ د وینې په ذریعه. کوم ځای کې چې د دې استعمالي یا سټور کول غواړي، لکه فضول شی دی نو مطلب د دې په یو ځای کې سټورینګ دی، او بیا چې د خارجي دی. که هارمون دی نو د دې استعمال پکار دی. Thus the transport of all substances in the body is performed by the circulatory system. دا ټوټل چې کوم کار وکړو نو چا وکړو؟ سرکولیټري سیسټم وکړو. اوس فګر 2.5 ته ځو، او دا کوم خبرې چې مونږ وکړې دا د ډایګرام په ذریعه باندې مونږ ایکسپلین کوو. نو په دې ډایګرام کې اوس مونږ اول چې دی نو مطلب سټارټ اخلو د څه نه؟ مونږ دا وایو چې مطلب اینه چې دی نو هغه څنګه ټرانسپورټ کېږي، د دې نه علاوه اکسیجن څنګه ټرانسپورټ کېږي. نو اول مونږ د وینې بحث کوو. دا زموږ سره سره دا هارټ دی، هارټ. اوس زموږ سره دا چې کله زموږ سره څه چل وشي؟ ډي اکسیجنیټډ بلډ راشي کوم ځای ته؟ دې خانې ته. دې خانې ته مونږ څه وایو؟ رایټ ارټریم. نو بیا دې ته راشي کومې خانې ته؟ دې دویمې خانې ته. دې څه وایي؟ رایټ وینټریکل. د دې ځای نه دا وینه لاړه شي کوم ځای ته؟ لنګس ته. لنګس ته لاړه شي
نو چې کله لنګس ته ځي نو دا په کومه رګ ځي؟ په پلمونري ارټري. دا هغه رګ دی چې دا مطلب ډي اکسیجنیټډ بلډ وي، مطلب کومه وینه چې کوم کې اکسیجن مطلب نشته. اوس دا چې کله ویوړی شي چاته مطلب لنګس پیپړو ته، نو هلته د دې سره څه یو ځای شي؟ اکسیجن یو ځای شي. کله چې اکسیجن د دې سره یو ځای شي نو دا واپس د اولنۍ خانې له راشي چې دې خانې ته موږ څه وایو؟ رایټ وینټریکل ورته وایو. د دې نه بیا دا زموږ سره کومې خانې ته راشي؟ د کوزې خانې ته راکوز شي چې دې ته څه وایي؟ رایټ وینټریکل ورته وایي. د بل ته د بره نه چې کومه خانه وه هغې ته رایټ ارټریم وایي او د کوزې خانې ته رایټ وینټریکل وایي. اوس زموږ سره کله چې دا دلته راشي نو د دې ځای نه دا وینه بیا چیرې پمپ کړی شي. چې کله پمپ کړی شي نو زموږ سره دا یو غټ رګ دی د انسان په وجود کې چې هغې ته څه وایي؟ ایورټا. ایورټا چې دی نو مطلب دا وینه ویسي کوم ځای ته؟ دا کولمو ته هم ویسي. د دې نه علاوه زموږ سره بل ځای ته ویسي مطلب ویوړی شي، ګردو ته ویوړی شي. د دې نه علاوه زموږ سره دا اکسیجن د دې رګونو په ذریعه دلته راځي. اوس دلته زموږ سره په دې ځای کې کیپیلریز موجود دي. دې له په دویم پیره راځم. اوس ډایجسټیو ټریکټ ته غوږ کېږئ. دا چې زموږ سره دا وړه کولمه ده، دلته خوراک مطلب جذب کړی شي د دې نه، نو دا کوم ځای ته ځي؟ لیور ته ځي. مطلب د بلډ چې دی کوم ځای ته لاړ شي؟ لیور ته. اوس که په دې خوراک کې میډیسن مطلب دوایانې وغیره نو هغه په دې ځای کې څه کړی شي؟ چاڼ کړی شي. او کم فضول سیز چې دی نو هغه کوم ځای ته راشي؟ کډنې ته. او د کډنې نه بیا داسې کړی شي بهر ته ایکسکریټ کړی شي، خارج کړی شي. نو دا سیستم دا چې کومه ډایګرام نو دا د سرکولیټري سیستم و. اوس مونږ ځو خپل نیکسټ پیج له. اوس په دې کې مونږ وایو ډس آرډر اف د هیومن ترانسپورټ سیستم. څه داسې بیماریانې دي چې هغه د دې ترانسپورټ یعنې د سرکولیټري سیستم سره د هغې تعلق دی. Some important disorder of human transport system related to diet are given below. نو دا ورکړی شوي دي. اولنی ته وایي ډایبیټس. ډایبیټس ته په پښتو کې مونږ وایو شوګر بیماري. اوس په دې باندې ځان ښه پوهه کوي او دې نه MCQs یو یا دوه خامخا راځي. ډایبیټس از ا ډایټ افیکټډ ډسارډر. دا د خوراک د وجې نه څه کېږي؟ مطلب دا بیماری راځي. in which amount of sugar level in the blood of person become too high. چې په دې کې څه چل کېږي؟ کومه د ګلوکوزو لیول دی، د خوږو لیول دی په باډۍ کې نو هغه څه کېږي؟ ډېر های شي. اوس د دې کازز وایو نو زه تاسو ته د دې طریقه ښیم، بیا به تاسو مطلب په طریقه چې کله پوه شئ نو دا پاراګراف به بیا وروسته وایو. زموږ سره د انسان په وجود کې یو ارګن دی چې هغې ته څه وایي؟ لبلبه. پینکریاز ورته په څه کې وایي؟ په ساینس کې ورته پینکریاز وایي. اوس په دې کې زموږ سره دوه قسمه سیلونه دي. یو ته وایي الفا سیل او بل ته وایي بیټا سیل. دا سیلونو نومونه یاد کړئ: الفا سیل، بیټا سیل. اوس دا چې کومه سیل دی دا کومه خلیه ده، دا بیټا، نو دا یو قسمه اوبه خارجوي او دقه شان دا هم خارجوي. او دا په کوم ځای کې دي؟ په لبلبه کې یعنې په پینکریاس کې دي. د دې د اوبو ته وایي انسولین. دې ته څه وایي؟ انسولین. دا ټکې دا کرښه چې کوم ځای ته ما بوتله نو دا یاد ساتئ. د دې د اوبو ته څه وایي؟ انسولین. دا چې کومه مطلب اوبه خارجوي دا دې خوسیل دې ته وایي ګلوکاګان. ګلوکاګان. بهرحال تاسو لازم یاد کړئ چې بیټا سیل کومه اوبه خارجوي هغې ته انسولین وایي او الفا سیل چې کومه خارجوي نو هغې ته څه وایي؟ ګلوکاګان. دا یو قسمه هارمون دی. اوس دې خو غوږ کېږئ. دا زموږ سره چې کومه انسولین دی د دې کار څه دی؟ د دې کار دا دی چې فار ایگزامپل زموږ سره دا وینه ده، دا وینه، او دې وینه کې انسان خوراک کړی دی او په هغې کې خوږه ده یعنې ګلوکوز دی. نو هغه به چېرته راځي؟ دې اینې ته به راځي. نو کله چې اینې ته راشي نو زموږ سره دلته د دې ګلوکوزو لیول څه مطلب های شي. چې کله دا های شي ګلوکوز انسان وخوړه نو په بلډ کې به ګلوکوز څه وایي؟ اوس چې کله پته چاته ولګي؟ انسولین اوبو ته ولګي چې په دې بلډ کې زموږ سره څه سیوا شوی دی؟ ګلوکوز سیوا شوی دی. نو دا ولګي دا د دې ځای نه ویسي چېرته؟ مسل ته. کوم ځای ته؟ مسل ته ویسي
یعنی پټ وته او مسل کې دا سټور شي. فار ایگزامپل دا یو مسل دی نو په دې ځای کې دا څه شي سټور شي. په کوم ځای کې په مسل دی کې د کوم ځای نه ویوړه شو د بلډ نه ویسو چا ویوړه انسولین ویوړه. انسولین د کوم ځای نه خارج شو د لبلبي یا د پنکریاز نه. اوس دا چې کله ویوړه شو نو بلډ کې ګلوکوز لیول سیواو وسه شو کم کړی شو ځکه چې د دغه ځای نه دا ویوړه شو کوم ځای ته مسل ته ویوړه شو. اوس دلته لازمي بله خبره چې کله دا ویوړه شي نو دلته به ورته بیا ګلوکوز نه وایو دلته به ورته ګلایکوجن وایو. په کوم ځای کې به ورته وایو په دې مسل کې به ورته بیا ګلایکوجن وایو. اوس انسولین په دې طریقه زموږ سره څه شل وکړو ګلوکوز لیول یې کم کړو. که چېرې د چا په باډۍ کې انسولین نه پیدا کېږي نو د دې ګلوکوز لیول به څه شي های به شي. دې بیمارۍ ته څه وایي ډایبیټس. اوس د دې ګلوکاګان کار درته هم ویم. ګلوکاګان څه چل کوي دا واپس د ګلوکوز لیول څه کوي دا سیوا کوي. نو دا رسنه سیوا کوي په مسل کې یعنی په مسل کې چې کومه ګلوکوز سټور شو نو هغه واپس ته بدلی ګلوکوز ته بدلی. نو چې کله دغه مسل کې سټور چې کومه سیزونه دی واپس بدل کړه نو په بلډ کې به واپس د ګلوکوز لیول څه شي سیوا شي. نو اوس د کازز له راځو. The amount of sugar in the blood is controlled by a hormone called insulin. یو قسمه اوبه دي هارمون دي چې هغې ته څه وایي انسولین ورته وایي چې دا مطلب کنټرول کوي د شوګر لیول د بلډ کې د شوګر لیول کنټرول کوي. پروډیوس بای ا ګلینډ نون ایز پنکریاز دا رقم ځای نه خارجېږي د پنکریاز نه. ما تاسو ته وي وین فوډ از ډایجسټډ اینډ ابزارب انټو د بلډ کله چې خوراک ډایجسټ وړو وړو ټوکلو ته بدل کړی شي نو دا بیا د دې نه مطلب دا جذب کړی شي چېرته لاړ شي بلډ ته. د انسولین کنورټ اکسس ګلوکوز انټو ګلایکوجن نو دا ګلوکوز بدلی څوګه انسولین بدلی شته ګلایکوجن ته and store in the liver. دا په کوم ځای کې په لیور کې او بل په مسل کې دلته لیور لیکلی او مسل یې نه دی لیکلی. مسل ضروري چیز پکې مسل دی. if the insulin produce is insufficient که چېرې وایي انسولین مقدار کم شي د انسان په باډۍ کې or does not work properly یا کار نه کوي the sugar level in the blood is increased نو په بلډ کې به د ګلوکوز لیول یعنی د خوږو لیول څه شي سیوا شي resulting in diabetes. دې بیمارۍ ته څه وایي ډایبیټس وایي. ټریټمنټ علاج د دې څه دی د دې علاج دا دی to keep the sugar level normal in the blood the diabetes pills are given orally or insulin injection are injected. او د دې دوه علاج دي چې یا به د انسولین ګولۍ استعمالوي او یا به د انسولین ستنې کې نو دا دوه علاج لري د چا د ډایبیټس. اوس بله بیماري ده هغې ته وایي آسما. آسما is a respiratory disease. دا څه بیماري ده دا د ساه بیماري ده in which air passage bronchiole and the lungs are blocked or narrowed causing difficulty in breathing. اوس په دې هم تاسو زه پوهې کوم زموږ سره د انسان چې کومه نالۍ ده د ساه نو هغې ته ټریکیا وایي. څه ورته وایي ټریکیا. بیا زموږ سره دا په دوو برانچونو کې تقسیم شوی ده یو طرف ته او بل طرف ته. دې ته زموږ سره وایي برانکای دا نوم یاد کړئ. اوس برانکای چې دی زموږ سره دا بیا په وړو وړو نورو رګونو کې تقسیم شوی ده په وړو وړو نورو پیپونو کې چې هغې ته وایي برانکیول. هغې ته څه وایي برانکیول. فار ایگزامپل دا هم وړو وړو سطح وړو وړو پیپونو ته تقسیم شوی ده چې هغې ته وایي برانکیول. نو کله چې دا برانکیول څه شي بلاک کړی شي بلاک مطلب دا بند کړی شي دا یو پیپونه دي نو چې کله بند کړی شي یا دا څه کړی شي بیخي زموږ سره څه شي نری کړی شي لکه مطلب دا دی چې کومه سایز یې دی نو هغه زموږ سره څه شي نری کړی شي داسې بیخي نری. نو دې بیمارۍ ته نو دې د وجې نه بیا په انسان ته چې ساه تکلیف شروع شي دې ساه تکلیف ته څه وایي آسما. دې ته ساه لنډیم وایي. نو اوس ځو د دې وجو له چې دا څه د وجې نه کېږي. نو اوس د دې وجې دا دي the disease may be due to genetic. دا بیماری خو به یا د مور پلار نه چېرته راځي بچو ته نو دې ته جینیټک وایي. or environmental one part of the plant pollens spore cold and pollution. یا دا د ماحول د وجې نه مطلب ماحول ډېر ګنده دی یا په پلانټ کې یو قسمه وړې وړې دانې چې هغې ته پولنس وایي سپورز ورته وایي د هغې د وجې نه هم کېږي. کولډ د یخنۍ والو د وجې نه هم کېږي او د دې نه علاوه زموږ سره پلوشن د الودګۍ د وجې نه هم کېږي.
نیکسټ زموږ سره څه دی، د دې علاج وایو. د دې چې کومه علاج دی زموږ سره there is no proper treatment for this disease. د دې لپاره څه علاج نشته، خو انسان به څه چل کوي، دا به ځان ساتي له څه نه، د آلودګۍ نه، دغه د بوټو نه چې کومه پولنز راځي د هغې نه به ځان بچ کوي. نو دا د دې علاج دی. انشاءالله په نیکسټ کلاس کې به موږ هارټ پرابلمز وایو او ترومبوسیس دا به وایو. ننني ایم سی کیوز د ځان څخه یاد کړئ. زموږ سره کومه یو هارمون دی چې هغه د ګلوکوز لیول زموږ سره کمی مطلب نارمل ساتي، نو انسولین دی. د کوم ځای نه خارجېږي؟ پنکریاز نه خارجېږي. دا چې کومه ګلوکوز دی دا په کوم ځای کې سټور کېږي؟ په لیور یعنې په اینه کې او په مسل کې به سټور کېږي. کله به دا واپس مطلب څوک به بدلی؟ ګلوکاګان به بدلی. نو دا مین زموږ سره څه د نننۍ ورځې ایم سی کیوز. تھینک یو سو مچ فار واچینګ. ضرور در سره ویډیو سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او د دې علاوه شیر یې کړئ. تھینک یو سو مچ فار واچینګ. والسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ چې کومه زموږ لیکچر دی نو هغه زموږ سره د ارټریز، کیپیلریز او د وینز په باره کې دی. د دې نه مخکې چې کومه لیکچر و نو هغه زموږ سره د هارټ په باره کې و چې مطلب هارټ کې مونږ مختلف څیزونه وپېژندل. د هارټ څو خانې دي، د دې نه علاوه زموږ سره د خانو چې کومه نومونه و هغه مو وپېژندل. نن چې کومه کلاس دی نو هغه د ارټریز په باره کې د کیپیلریز او د دې نه علاوه زموږ سره د وینز په باره کې دی. او په آخره کې به انشاءالله د زړه چې کومه مطلب کار دی او دا کار مطلب کومه میکانیزم دی، طریقه یې ده، هغه به انشاءالله په ننني کلاس کې مونږ انشاءالله به ډیټیل سره وایو. نو ایم سی کیوز وایز به انشاءالله تیاری کوو. ایم سی کیوز به ټاپک چې کومه ایم سی کیوز یې هغه به راوباسو، هغه تاسو را ځان سره نوټ کوئ. بهرحال سټارټ اخلو د ارټریز نه. ارټریز زموږ سره څه دي؟ ارټریز آر بلډ ویسل. دا د اینې رګونه دي which carry blood away from the heart to the other parts of the body. چې دا څه کوي؟ دا اینه وړي د کوم ځای نه؟ د زړه نه کوم ځای ته؟ other parts of the body. فار ایگزامپل که زه ډایګرام داسې وباسم چې زموږ سره دا څه دی؟ دا هارټ دی. د دې څو خانې دي؟ د دې زموږ سره 4 خانې دي. دې ته وایي رایټ ارټریم، دې ته وایي لیفټ ارټریم، دې ته وایي رایټ وینټریکل او دې ته وایي لیفټ وینټریکل. نو ارټریز څه دي؟ دا هغه رګونه دي چې دا د زړه نه اینه وړي چېرته؟ زموږ سره فار ایگزامپل لاس ته وړي، د دې نه علاوه زموږ سره خپو ته وړي، د دې نه علاوه زموږ سره کډني ګردو ته وړي، د دې نه علاوه زموږ سره لیور یعنې اینې ته وړي. نو دې اندامونو ته چې کومه رګونه اینه وړي نو هغې ته څه وایي؟ ارټریز. نو دا یو ایم سی کیو شو چې زموږ سره ارټریز کومه رګونه دي؟ ارټریز آر دوز بلډ ویسل which carry the blood from the heart. نیکسټ زموږ سره څه دی؟ د ارټریز carry blood rich with nutrients. بل شرط دا دی چې کومه ارټریز دي مطلب کومه رګونه دي نو په دې کې به زموږ سره څه فار ایگزامپل دا زموږ سره یو رګ دی نو په دې کې بدن نه څه پوډي خوراک وي پکې او د دې نه علاوه زموږ سره بل به صحیح اکسیجن به پکې. نو دا دوه څیزونه، یو خوراک او بل صحیح اکسیجن، دا به څوک وړي؟ دا به ارټریز وړي. ارټریز هیو تیک والز. د دې چې کومه زموږ سره دیوارونه دي نو هغه به صحیح دا به زموږ سره پیړي مطلب دا به ډېر هاي مطلب پیړوالی په دې کې څه وایي. اوس دا پیړوالی د سره پاره دی سپورټ د پریشر اف بلډ. دلته چې کومه بلډ سي نو دا د دې پریشر څه کوي؟ سپورټ کوي. مطلب دا دی که چېرې دا نري نو مطلب پریشر د وجې نه دا زموږ سره مطلب شلېدی شي بیا. وی کین فیل د پریشر اف بلډ ان ارټري تھرو اور پلس. اوس په دې کې چې دا کومه پریشر دی د اینې دباو دی نو دا مونږ د نبض په ذریعه معلومولی شو. نبض زموږ سره کله چې تاسو ډاکټر له ورشئ نو زموږ سره په دې لاس په دې ښی لاس باندې چې دی زموږ سره د دې غټې ګوتې سره په دې ځای باندې لاس کېږدي نو دغه دې عمل ته څه وایي؟ د نبض مطلب معلوموي په دې باندې. all arteries carry oxygenated blood to different parts of the body. اوس څومره چې زموږ سره ارټریز دي نو هغه به کومه اینه وړي؟ اکسیجنیټډ مطلب چې کومه والی؟ اکسیجن والی. except the pulmonary artery which carry deoxygenated blood from the heart to the lung. خو یو رګ داسې دی چې هغه زموږ سره کومه اینه وړي؟ هغه ډي اکسیجنیټډ بلډ وي د کوم ځای نه؟ د هارټ نه کوم ځای ته؟ لنګ ته. فار ایگزامپل زه تاسو ته ډایګرام وباسم. دا زموږ سره څه شو؟ دا هارټ شو. د دې څو خانې دي؟ د دې 4 خانې دي. نو د دې ځای نه زموږ سره یو رګ تللی دی کوم ځای ته؟
پیپړو ته تللی دی چې پیپړو کې زموږ سره دا د څه لپاره تللی دی چې دلته د اینه ویسي او دی سره اکسیجن شامل نو دا چې کومه رب دی مطلب د کوم ځای نه تللی دی زړه نه تللی دی کوم ځای ته زموږ سره پیپړو ته تللی دی نو دا رګ چې دی نو زموږ سره د دې نوم پلمونري ارټري دی خو د دې کې چې کومه دننه یې نو هغه ډي اکسیجنیټډ د دې نه علاوه نور چې څومره دي نو هغه زموږ سره څه دي اکسیجنیټډ اکسیجن والا دي اوس راځو موږ دویم قسم رګونو ته چې هغې ته وایي کیپیلریز نو د دې باره چې کومه ټاپک په دې کې زموږ سره اولنی ایم سی کیو زموږ سره دا و چې آرټریز هغه رګونه دي چې هغه مطلب یې نه وړي د کوم ځای نه د هارټ نه وړي او بل دا ایم سی کیو شو چې زموږ سره یو آرټري داسې دی چې هغه مطلب بغیر اکسیجن والا یې نه وړي چې هغې ته پلمونري آرټري وایي یو ایم سی کیو په دې منځ کې زما نه پاتې شو چې هغې ته وایي ایووټا ایووټا د ټول نه غټ آرټري چې کومه دی نو هغې ته وایي ایووټا اوس زموږ سره دویم قسمه رګونه دي هغې ته وایي کیپیلریز arteries divide and redivide to form narrow and thinner wall blood vessel called capillaries اوس دې ډایګرام ته وګورئ دا زموږ سره سره دا یو ارټري دی مطلب کله چې ارټري په وړو وړو رګونو کې تقسیم شي نو بیا دې ته څه وایي کیپیلري وایي د کیپیلري provide blood carrying nutrient and oxygen to the tissue and the cell اوس د دې چې کومه دا واړه واړه رګونه دي د دې څه کار دی د دې دا کار دی چې زموږ سره کومه سیل دي او د شان ډېر شي سیلونه چې راځي شي هغې ته بیا څه وایي هغې ته ټیشو وایي نو دا دې ټیشو له څه ورکوي دې له خوراک ورکوي او د دې نه علاوه زموږ سره بل وله څه ورکوي اکسیجن وله ورکوي بل کار دا څه کوي These take waste material and carbon dioxide from the cell and tissue to the vein د دې بل کار دا دی چې د دې ځای نه زموږ سره کاربن ډایکساید اخلي او د دې نه علاوه زموږ سره بل څه اخلي ویست مټیریل فضول څیزونه اخلي او هغه بیا چا له ورکوي وین له ورکوي وین له نیکسټ زموږ سره څه کار دی د دې exchange of mineral between the blood and tissue occur through the walls of the capillaries بل دلته زموږ سره د دې کیپیلریز په ذریعه زموږ سره تبادله کې د څه شیزونو مطلب چې سیل کې کومه څیزو مطلب هغه اضافي پروتین هغه راغسته کېږي یا سیل ته څه ضرورت وي نو هغه ورکړی کېږي دا به څوک ورکوي دا به کیپیلریز ورکوي بله خبره دا ده چې زموږ سره the capillaries and the tissue connect the arteries to the vein اوس کیپیلریز چې کله په ټیشو کې موجود دي نو دا ارټریز یو ځای کوي د چا سره د وین سره نیکسټ هم سره اخري چې کومه قسمه رګونه دي نو هغه د وینز نو وینز هغه رګونه دي the veins are vessel they take the blood carrying waste material and carbon dioxide from the capillary to the heart دا هغه رګونه دي چې دا زموږ سره څه کوي چې کومه CO2 دی مطلب CO2 مطلب دا دی دلته زما مطلب دا دی چې هغه یې نه چې هغې کې کاربن ډایکساید سیوا دی نو دا او بله چې کومه څښا وینه وي مطلب ډي اکسیجنیټډ بلډ وي نو هغه چېرته راوړي زړه طرف ته راوړي The walls of vein are not as thick اوس د دې چې کومه دیوارونه وي نو هغه پیړ نه وي as those of the arteries د چا په نسبت د arteries په نسبت all vein carry deoxygenated blood to the heart ټوټل چې کومه وینز وي نو دا به ډي اکسیجنیټډ بلډ وي مطلب چې اکسیجن پکې نه وي except the pulmonary vein which carries oxygenated blood from the lung to the heart خو یو رګ داسې دی چې هغه مطلب د پیپړو نه یې نه وړي چېرته زړه ته چې هغه زموږ سره کومه رګ دی پلمونري وین دی چې هغه زموږ سره کومه یې نه وړي پاکه وینه وړي مطلب اکسیجن والا فار ایگزامپل که دا زموږ سره زړه شو نو زموږ سره دې ته زموږ سره څلور خانې دي نو له دې نه زموږ سره یو رګ تلو چې هغې ته څه وایي پلمونري ارټري دا زموږ سره بیا کوم ځای ته تلو دا زموږ سره لنګ ته تلو د لنګ نه زموږ سره بیا څه چل کېږي د دې ځای نه واپس یو رګ راغلی دی چې هغې ته وایي پلمونري وین چې دا اکسیجن والا وینه راوړي چېرته زړه ته اوس راځو موږ د زړه کار ته چې د زړه کار مطلب څه کار دی اوس راځو فنکشن اف د هارت د مین فنکشن اف د هارت از ټو پمپ بلډ اراوند د باډي د ټول نه بنیادي کار د زړه دا دی چې دا په وجود کې اینه خورۍ مطلب پمپینګ کوي د مسکولر وال اف د هارت آر ریسپانسیبل فار د کنټریکشن اینډ ریلیکسیشن اف د هارت چیمبر مطلب په دې زړه کې دننه پټې دي چې هغې ته مسل وایي او د هغې چې کومه دیوالونه وي نو هغې ته مسکولر وال وایي نو دا چې دی مدد ورکوي په څه کې په کنټریکشن کې او په ریلیکسیشن کې مطلب د زړه په راغونډولو کې په خورولو کې اوس د هارت فنکشن تھرو د فالوینګ میکانیزم د زړه چې کومه کار دی نو هغه په دې لاندې طریقو دی اولنی سټیپ چې کومه دی د رایټ ارټیم ریسیو ډیاکسیجنیټډ بلډ تھرو د لارجسٹ وین ان د باډي کالډ وینا کیوا اوس زموږ سره وکړئ دا فار ایگزامپل زموږ سره دا یو زړه دی نو زموږ سره په دې کې څو خانې دي څلور خانې دي اوس د ټول نه اول کار داسې کېږي چې زموږ سره دې خانې ته بغیر اکسیجن والا وینه راوړی کېږي
کومه رګ یې راوړي وینا کیوا وینا کیوا د ټول نه غټ چې کومه وین دی مطلب هغه وینا کیوا دی نو دا ایم سی کیو ځان سره یاد کړئ چې د ټول نه غټ چې کومه رګ دی چې هغه مطلب ډي اکسیجنیټډ بلډ راوړي نو هغې ته څه وایي وینا کیوا اوس دا راوړي کوم ځای ته د اولنۍ خانې ته دا به الک دا کار وشي چې مطلب دا اینه به راشي چې کله زړه څه شي ریلیکس شي چې ریلیکس شي مطلب دا ځای مطلب ریلیکس شي داسې خور شي نو دلته ځای ډېر شو چې کله ځای ډېر شو نو زموږ سره د دې طرف نه به هر څه دې طرف ته راشي ښه نیکسټ زموږ سره دویم سټیپ سره فرام د ارټریم د بلډ از پوش انټو د رایټ وینټریکل تھرو اوالو دویم کار دا دی چې زموږ سره فار ایگزامپل دا زړه دی نو د دې خانې نه دا نه بیا چېرته راشي دې لاندې خانې ته then the heart contracts and the blood from the right ventricle is pushed into the lung through the pulmonary one بیا داسې کار وشي چې دا زړه راغونډ شي نو چې کله دا زړه راغونډ شي نو زموږ سره د دې ځای نه دا اینه لاړه شي کوم ځای ته زموږ سره پیپړو ته لاړ شي او پیپړو ته کومه راوړي پالمونري ارټري وړي نیکسټ زموږ سره چې کومه نیکسټ سټیپ دی نو هغه په نیکسټ پیج دی اوس نیکسټ سټیپ چې دی نو after oxygenation blood come back from the lung into the left atrium through the pulmonary vein اوس زموږ سره داسې کار وشي چې فار ایگزامپل دا زموږ سره زړه دی د دې څلور خانې دي د دې نه اینه لاړه کوم ځای ته زموږ سره لنګس ته لاړه نو د لنګ نه واپس دا اینه دې اولنۍ خانې ته راشي خو کوم طرف ته د ګز طرف ته د رګ ته څه وایي پلمونري وین دې خانې ته څه وایي رایټ ارټریم او دې لاندې ته رایټ وینټریکل دې ته څه وایي رایټ ارټریم ساري دې ته وایي لیفټ دا چې کومه دی زموږ سره لیفټ ارټریم او دا چې کومه دی نو دا رایټ ارټریم او دا لاندې چې کومه دی نو دا زموږ سره څه دی رایټ وینټریکل او دا چې کومه دی نو دا زموږ سره څه دی لیفټ وینټریکل دا ډایګرام یو ځل زه به یا وباسم دا زموږ سره د هارټ ډایګرام دی دې ته وایي رایټ ارټریم او دې ته زموږ سره څه وایي لیفټ ارټریم او دې ته زموږ سره څه وایي رایټ وینټریکل او دې ته څه وایي لیفټ وینټریکل د دې ځای نه اینه راشي دې خانې ته د دې ځای نه بیا چېرته لاړ شي لنګس ته لاړ شي د لنګ نه دې خانې ته راشي او د دې خانې نه بیا دې خانې ته او د دې نه بیا زموږ سره یو غټ رګ ورته وایي چې هغې ته وایي ایورټا د هغې په ذریعه داسې شي تقسیم شي نو زموږ سره ما چې کومه 4 نمبر سټیپ دی نو هغه دا دی چې after oxygenation blood come back from the lung into the left atrium through the pulmonary vein چې کله د مطلب د پیپړو نه واپس این راځي نو دا په یو رګ راځي چې هغې ته pulmonary vein وایي from the left atrium the oxygenated blood goes into the left ventricle دا بیا د لاندې خانې ته لاړه شي او د heart contract بیا د زړه راغونډ شي and oxygenated blood from the left ventricle is pushed with full force into the largest artery called aorta بیا دا مطلب د aorta په ذریعه بهر وجود ته ټوټل وجود ته تقسیم شي د aorta then send the oxygenated blood to the whole body دا ټوټل باډي کې بیا تقسیم کړی شي انشاءالله نیکسټ کومه لیکچر دی نو هغه به وایو ورکینګ اف سرکولیټري سیستم امید لرم چې لیکچر باندې به پوه شوي نو که لیکچر خوښ شوی نو زموږ سره دا ریکویسټ دی تاسو ته چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ د دې نه علاوه ضرور په لیکچر باندې لایک ورکوئ د دې نه علاوه زموږ سره چې دی نو چینل چې کومه لینک دی نو ملګرو سره شیر کوئ تھینک یو سو مچ فار واچینګ والسلام بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر ویورز نننی چې زموږ کوم ټاپک دی نو هغه چپټر نمبر 2 دی ټرانسپورټ ان هیومن ان پلانټس ټرانسپورټ ان هیومن ان پلانټس مطلب دا دی چې په انسانانو په بوټو کې چې کوم مواد دي هغه څنګه د یو ځای نه مطلب بل ځای ته ټرانسپورټ کیږي مثال دا دی چې زموږ سره اکسیجن دی نو هغه څنګه سیلونو ته راسي په سیلونو کې کاربن ډای اکساید ګیس تیاریږي نو هغه بار ته بیا څنګه ځي نو دا ټوټل چې کومه ټوټل ډیټیل دی نو انشاءالله هغه په دې لیکچر کې وایو سیکنډ چپټر دی د کلاس 7 یونټ نمبر 2 دا تیاری زموږ د ایټا ټیسټ لپاره شروع ده د دې علاوه که چېرې څوک په دې لیول ټیچینګ کوي نو هغو ته هم د دې نه فایده به انشاءالله رسي نو سټارټ اخلو هیومن ټرانسپورټ سیسټم نه هیومن ټرانسپورټ سیسټم چې څنګه په انسانانو کې مختلف څیزونه چې دی نو هغه څه کېږي ټرانسپورټ کېږي نو پس لاین نه سټارټ اخلو لاین نمبر فسټ د دې ځای نه به موږ سټارټ اخلو نو سټارټ اخلو فسټ لاین نه هیومن بینګ هیو ا ټرانسپورټ سیسټم
د انسان په وجود کې ترانسپورت سیستم دی څنګه چې مطلب د کارخانو نه څیزونه د یو ځای نه لیږلی کېږي بل ځای ته د دې نه علاوه فار اگزامپل زمونږ په علاقو کې چې دی نو مطلب د لاهور دی ایریا نه مطلب سامانونه راځي کراچۍ نه راځي نو دقه شان دی د انسان په وجود کې د ترانسپورت یو سیستم موجود دی to carry useful material دا د سره لپاره دی چې زموږ سره ویوړی شي څه په دې باندې پیدامن څیزونه to wear هغه ځایږي ته they are need چې هلته ضرورت وي نو اوس د کارخانه کې صحیح هلته سامان تیاریږي اوس دا لیږلی کېږي هغه ځای ته کوم ځای چې مطلب د دې ضرورت وي نو دغه شان دی د انسان په وجود کې چې کوم ځای کې د یو څه ضرورت وي نو هلته لیږلی کېږي and to remove waste material from where they are produced او د دې نه علاوه ټو ریموو دا چې کومه ترانسپورت سیستم دی دا د دې لپاره دی چې دا ختم کړي فضول څیزونه د هغه ځای نه کوم ځای کې چې دا تیار شوی دی مثال د دې داسې دی چې یو ځای کې مطلب یو څیز ویوړی شو هلته چې کومه کچره ساده شوې ده نو هغه د هغه ځای نه به بیا لر کړی شي نو دې ته څه وایي هیومن ترانسپورت سیستم ورته وایي د ترانسپورت سیستم ان هیومن بینګ از آلسو کالډ د بلډ سرکولیټري سیستم د دې چې کومه دویم نوم دی نو هغې ته څه وایي بلډ سرکولیټري سیستم نو که ام سی کیوز راشي چې واټ از د سیکنډ نیم اف هیومن ترانسپورت سیستم نو دې لپاره اپشن زموږ سره څه شو بلډ سرکولیټري سیستم چې دی دا دویم نوم دی د چا د هیومن ترانسپورت سیستم اوس د دې نه مخکې څه وایي اټ کنزسټ اف هارټ په دې کې به زموږ سره څو څیزونه مطلب د دې لپاره به څو څیزونه درې څیزونه یو به پکې هارټ مطلب زړه به د دې لپاره پکار چې دا څیزونه ولېږلی شي بلډ ویسل مطلب دا دی چې زموږ سره رګونه ولا پکار دي ان بلډ او بل ولا څه پکار دی زموږ سره وینه پکار ده نو که ساده په پښتو کې تاسو مثال ما تاسو ته د ترانسپورت واخیستو نو اول یو گاډی پکار دی بل چې زموږ سره د هغې دپاره لار پکار ده چې په کومه لار به ځي او بل مټیریل پکار دی چې څه وړی کېږي نو دا درې څیزونه نو دا عام مطلب مثال شو او زموږ د واړی مثال دې لپاره درې څیزونه یو هارټ مطلب دا د گاډي مثال دی دا به دا څیز څه کوي دا به مطلب تیارول بیا مطلب د دغه ځای نه لیږل بلډ ویسل دا کومه لاره چې ده په دې به دا وړی کېږي ان بلډ کوم څیز چې دا وړی کېږي مطلب The blood in the vessel transport useful substance to different parts of the body دا وینه چې ده نو دا په دې دا وینه چې ده نو دا څه چل کوي in the vessel په رګونو کې ترانسپورت کوي useful substance ډېر پیدامن څیزونه to different parts of the body مختلف حصو ته where they are required کوم ځای کې چې د دې ضرورت وي this is achieved by the pumping action of the heart اوس دا کار به هله موږ حاصلوو چې کله پمپینګ کېږي د څه شي د زړه waste matter produced in the body is also transported by the circulatory system کوم څیزونه فضول مادې چې تیارې شوي نو هغه هم زموږ سره وړی کېږي په کومه سیستم باندې په بلډ سرکولیټري سیستم ته د دې په ذریعه ټو ایکسکریټي ارګن کوم ځای ته به دا وړی کېږي هغه ارګن چې هغه مطلب څیزونه بهر ته خارجوي نو زموږ سره په انسان کې چې دی نو ایکسکریټي ارګن یا پینس کېدی شي یا اینس کېدی شي اوس موږ دا خبره وکړه چې دا کومه ترانسپورت سیستم دی یعنی زموږ سره دا کومه دوړو چې کومه سیستم دی سرکولیټري سیستم نوم ولا موږ دویم ورکړی دی نو دا په دریو څیزونو مشتمل دی هارټ زړه بلډ ویسل او د دې نه علاوه زموږ سره بلډ یعنې زړه د وینې رګونه او وینه دا درې څیزونه اولنی پکې موږ څه وایو هارټ وایو د هارټ از ا مسکولر پمپ دا سره یو پمپ دی پمپ مطلب دا نه چې دا څه کوي یو سیز پمپ کوي او بیا څه کوي ویچ پوشز بلډ اراوند د هول باډي دا به څه کوي پوش کوي څه مطلب دیکه کوي ټوله وینه اراوند د هول باډي ټول باډي ته به دا پمپ کوي څه شی دا وینه by contraction and relaxation of the muscle د څه په ذریعه مسل مطلب دا دی چې زموږ سره د په دې زړه کې کوم مسل دی نو هغه به څه کېږي راغونډېږي به او خورېږي به نو چې کله دا راغونډېږي او خورېږي نو د دې د وجې نه زموږ سره څه چل به کېږي زړه به پمپینګ کوي and is of size of a human pace د دې چې کومه زړه دی د دې چې کومه سایز دی نو هغه د انسان د پیسټ یعنی د موټي عمره دی it is located in the chest cavity اوس دا زړه په کوم ځای کې دی نو په chest cavity کې دی between the two lungs د څه په منځ کې دی د دوو پیپړو په منځ کې دی the heart is protected by the ribs اوس د دې حفاظت څه شي کړی دی نو زموږ سره د دې حفاظت کړی دی زموږ سره ریبز د پښتو کړی دی and covered by a tough double walled membrane called pericardium د دې نه غیر چاپیره زموږ سره یو ډبل مطلب
پرده تاوده چې هغې ته څه وایي پیریکارډیم. نو دا ایم سی کیوز یاد کړئ چې د مطلب زړه نه غیر چاپېره کومه پرده تاوده نو هغې ته څه وایي پیریکارډیم ورته وایي. بل ایم سی کیوز مونږ دا یاد کړو چې د انسان چې کومه سایز دی مطلب د زړه نو هغه د څومره دی پیسټ یعنې د موټي عمره. نو دا 2 ایم سی کیوز د دې زړه په باره کې ډېر لازمي دي. او بل ایم سی کیوز دا دی چې د انسان د زړه نه غیر چاپېره یوه پرده ده که نه 2 پردې دي نو ډبل پردې دي پردو ته څه وایي پیریکارډیم. بل ایم سی کیوز دا یاد کړئ چې انسان د زړه په څه کې مطلب د دې حفاظت کړی شوی دی نو ریبز پښتو کې د څه په منځ کې پروت دی نو زموږ سره د فیفړو مطلب د فیفړو داسې نه دی چې د فیفړو په منځ کې دی بلکې زموږ سره بټوین د 2 لنګز د لنګز سره سایډ طرف ته پروت دی. صحیح بیا څه وایي زموږ سره د هارټ کنزیسټ اف 4 چیمبر. د انسان په زړه کې څو خانې دي 4 خانې دي دا بل لازمي. 2 ارټریا مطلب 2 ارټریا ورته وایي چې یو ته زموږ سره سینګولر ته ارټریم وایي 2 ته ارټریا وایي یو ته زموږ سره څه وایي ارټریم. ان 2 وینټریکل او 2 چې کومه نورې خانې دي نو هغې ته وینټریکل وایي. 2 ارټریا شوې 2 زموږ سره څه شوې وینټریکل. سینګولر چې کومه ارټریا هغې ته ارټریم وایي. اوس دې ځای کې تاسو که سوچ وکئ نو زموږ سره د خانو ته دلته لږ تاسو وګورئ دا زموږ سره خانې دي دا زموږ سره رایټ ارټریم دی او دا چې کومه دی نو دا زموږ سره لیفټ ارټریم دی. بیا دا خانه چې ده نو دا زموږ سره سره دا زموږ سره دا لاندې دا زموږ سره رایټ وینټریکل دی او دې طرف ته چې را کومه خانه ده نو دې ته څه وایي لیفټ وینټریکل. نو په دې 4 خانو باندې دا مشتمل دی زړه. There is 1 atrium and 1 ventricle on the left side of the heart and 1 atrium and ventricle on the right side. اوس دا هم زه تاسو ته شو کوم. دوی وایي چې اولنۍ چې کومه 2 خانې دي نو په یو سایډ زموږ سره رایټ ارټریم دی او رایټ وینټریکل دی په بل طرف زموږ سره لیفټ ارټریم دی او لیفټ وینټریکل دی. نو دا 4 خانې شوې 2 په یو سایډ او 2 په بل سایډ. اوس نیکسټ زموږ سره څه وایي ارټریا ار سمالر ان سایز دین د وینټریکل. دا ارټریا چې کومه دي زموږ سره دا بارې چې کومه خانې دي نو دا زموږ سره څه دي دا لږې وړې دي او دا لاندې چې کومه دي نو دا څه دي دا لږې غټې دي. نو بیا نیکسټ وایي Arteria are thin walled structure which open into the thick wall ventricle through opening guarded by the valves. بل دوی دا خبره کوي چې زموږ سره دا کومه آرټریا دي دا بارې چې کومه خانې دي نو دې را دیوارونه څه دي لږ نري دي او دا لاندې چې کومه دي د دې دا دیوارونه څه دي دا لږ پیړ دي. د دې بیا خپلې وجې دي بهرحال موږ د دې ټاپک مطابق ځو. بیا څه وایي چې the right side of the heart receive deoxygenated blood. دا کومه مطلب دا ښی طرف چې دی دا چې کومه طرف ته دا تاسو ګورئ دا طرف نو دا کومه اینه ډي اکسیجنیټډ اینې مطلب دا دی چې د دې کې زموږ سره اکسیجن نشته بلکې د کاربن ډای اکساید مقدار په دې کې سیوا دی. نو دا طرف چې کومه خانې دي نو دا زموږ سره کومه اینه راخلي دا ډي اکسیجنیټډ. نو دا ستاسو لپاره ام سی کیو شو چې مطلب ښی طرف چې د کم د زړه دی نو دا کومه اکسیجنیټ اینه لي که نه ډي اکسیجنیټ. د ډي اکسیجنیټ مطلب سره بلډ پور ان اکسیجن چې په دې کې اکسیجن کم دی. فرام ډیفرنٹ پارټس اف د باډي د باډي د مختلف پارټسونه دا هغه اینالي چې په کم کې اکسیجن لګ دی. د لیفټ سایډ اف د هارت ریسیو اکسیجنیټډ. اوس دا کومه غز طرف چې دی لکه زموږ سره لیفټ ارټریم دی لیفټ وینټریکل نو دا زموږ سره کومه اینه اخلي اکسیجنیټډ مطلب دا چې په دې کې اکسیجن ډیر سیوا دی. فرام د لنګز اوس دې ته به دا وینه د کوم ځای نه راځي مطلب د چا نه دا به زموږ سره د لنګز نه راځي and pumps it to the rest of the body. او د دې ځای نه زموږ سره د دې ځایونه به بیا څه کېږي دا به ټولې باډۍ ته څه کېږي بیا رسي. دا طرف دا زموږ سره مطلب کومه یونه اخلي دا ډي اکسیجنیټډ. د دې ځای نه بیا دا لازمي یاد وساتئ چې زموږ سره کله ډي اکسیجنیټډ بلډ دلته راشي نو دا بیا د دې ځای نه لنګز ته ولېږلی شي. نو په لنګز کې زموږ سره دا څه شي دا هلته مطلب اکسیجن ورته شامل شي. چې کله اکسیجن ورته شامل شي نو دا واپس بیا دې ځای له راشي. دلته چې کومه رګ دا وړي نو هغې ته پلمونري ارټري وایي. پلمونري ارټري دا چېرته ویوړی شي لنګ ته ویوړی شي او کله چې لنګ ته ویوړ شي نو دلته زموږ سره یو وین دی یو بل رګ دی چې هغې ته وایي پلمونري وین. نو دا زموږ سره دا رګونه واپس راوړي. بیا د دې ځای نه دا ټوټل باډۍ ته بیا څه شي مطلب ولېږلی شي په کومه پلمونري په ایوټه دا څه غټ رګ دی په دې باندې بیا ولېږلی شي. اوس دې خوا زموږ سره دویم چې کومه سیز دی نو ما تاسو ته وي چې اول زړه دی دویم چې دی نو بلډ ویسل ان دیئر فنکشن. نو بلډ ویسل زموږ سره د دې کار دیر آر د ټیوبز ان ویچ سرکولیشن اف بلډ اکر. دا هغه رګونه دي مطلب هغه نالۍ دي چې په دې کې زموږ سره وینه چلیږي. بلډ ویسل نیکسټ پیج
نو زموږ سره بلډ ویسل کیری بلډ اوی اینڈ بیک انټو د هارت. دا بلډ چې کومه ویسل دی نو دا زموږ سره څه کوي، دا وینه وړي اوی اینڈ بیک انټو هارت، مطلب لري او واپس وړي او راوړي. دیز آر 3 ټایپس اف بلډ ویسل. د زړه چې کومه ساري د وجود چې کومه رګونه دي نو هغه څه دي، 3 قسمه دي. یا زموږ سره اولنی ته وایي ارټریز ورته وایي، او دویم ته زموږ سره کیپیلریز وایي، او دریم ته زموږ سره څه وایي، وینز. نو ان شاء الله په نیکسټ چې کومه لیکچر دی نو په هغې کې موږ سره به موږ سټارټ اخلو د چا نه، د ارټریز نه، کیپیلریز به وایو، او ان شاء الله وینز به وایو. نو د نورو ویډیوګانو لپاره موږ چینل سبسکرایب کړئ. د دې نه علاوه که چېرې تاسو ملګرو سره دا شیر کړئ نو ډېره مهرباني به وي ستاسو. تھینک یو سو مچ فار واچینګ. والسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکینی چې څومره کلاسونه شو نو تقریبا په هغې کې موږ اولنی چپټر شروع کړی دی. نن چې زمونږ کوم ټاپک دی نو هغه کامن ډیزیز اف ریسپیریټري سیسټم، یعنی د ساه متعلق چې کومه بیماریانې دي نو نننی کلاس کې به انشاءالله موږ دا ډسکس کوو. نو سټارټ اخلو کامن ډیزیز اف د ریسپیریټري سیسټم نه. فرست نمبر چې کومه لاین دی نو د هغې نه سټارټ اخلو. دیر آر سم ډیزیز، وایي څه بیماری دي ویچ آر ریلیټډ چې د هغې تعلق دی ټو د ریسپیریټري سیسټم، د کوم سیسټم سره، د ساه د سیسټم سره. فار ایگزامپل لکه مثال کې طور کب څه ته وایي، ټوخي ته وایي. فلو مطلب نزله، آسما مطلب آسما ته موږ په پښتو کې سالنډی وایو، دا بیماری ده. نیمونیا شو، این ټیوبرکلوسیس او ټي بي. نو په دې بوک کې دا دوه بیماریانې په ډیټیل سره ورکړل دي، نیمونیا او ټیوبرکلوسیس. دا انټرسټینګ فیکټ چې دی دا ډېر لازمي دی. in 2015 په 2015 کې an estimated 10.4 million people feel with TB and 1.8 million died of it. اوس دا MCQs لپاره ډېر اهم دی. ستاسو لپاره اولنی MCQs دا شو چې په 2015 کې 10.4 میلیون کسان چې وو نو مطلب دا د TB نه بیمار وو، او په دې کې 10.4 کې 1.8 میلیون چې وو نو هغه مړه شو. نو دا MCQs very very important دی. دا را روان چې کومه ټیسټ دی د ایټا ده د هغې لپاره ډېر لازمي کوېسچن دی. نو سټارټ اخلو د څه نه، د ټي بي نه، یعنې ټیوبرکلوسیس. اوس دې ته ټیوبرکلوسیس ولې وایي؟ ځکه چې دا د یو بیکټیریا نه کېږي او د هغې چې کومه نیمز دی نو هغه ریلیټډ دی د دې بیمارۍ متعلق دی. ټي بي از انفیکشن، دا یوه بیماري ده کاز بای بیکټیریا چې د چا د وجې نه کېږي، د بیکټیریا د وجې نه کېږي. لنګز آر انفیکټډ بای دیس ډیزیز، په دې بیمارۍ کې چې دی نو زموږ سره پیپړې چې کومه دي نو هغه متاثره کېږي. نو دا هم MCQ شو چې په ټي بي کې کوم ارګن متاثره کېږي نو تاسو به اپشن لنګز ته نښه کوئ. sometime other parts of the body are also infected، بعضې ټایم کې نور چې کومه اندامونه دي د انسان هغه هم څه کېږي، مطلب متاثره کېږي. TB is a highly infectious disease، دا یو ډېر خطرناک بیماری ده. and can easily spread from one person to healthy person، from an infected person to healthy person. او دا چې دی زموږ سره مطلب دا ترانسفر کېږي د یو بل نه لږې، یعنې د بیمار کس نه دا لږې کم کس ته روغ کس ته ترو ایر د څه په ذریعه، د هوا په ذریعه. نو دا هم یو MCQ شو چې دا آیا دا کنجینیټي ډیزیز ده که نه، وبایي مرض دی او که نه دی. نو دا وبایي مرض دی، مطلب د یو انسان نه بل انسان ته لګي. اوس د دې چې کومه نښې دي هغه وایو. ویټ لاس مطلب دا دی چې انسان چې کومه باډي دغه به ورځ تر ورځه کمزوري کېږي، مطلب کمزوری کېږي به. های فیور مطلب دا دی چې د دې به تبه ډېری. اینډ ټایډنس اور مطلب انسان به ستومانه داسې تنګ به وي. آر فیو سمپټم اف TB، دا د TB څه دي، علامات دي. The spread of this disease can prevent it. اوس د دې چې کومه حفاظت دی نو هغه په بل پیج باندې اوس مونږ وایو چې د دې به څنګه مونږ حفاظت کوو. نو په دې پیج کې مونږ صرف او دا څه ووایو چې دا د یو بیکټیریا د وجې نه کېږي. په دې کې چې دی لنګز یعنې پیپړې چې دی متاثره کېږي، دا د متاثره کس نه روغ کس ته لګي. په دې کې چې کومه علامات دي، ویټ لاس یعنې وزن به کمیږي، تبه به سیوای، د دې نه علاوه ټایډنس مطلب ستومانتیا به زیاته راځي. او سټیم دا چې دی مین علامات دي رچا د TB. اوس ځو نیکسټ پیج ته چې په هغې کې مونږ وګورو چې د دې حفاظت به مونږ څنګه به مونږ د TB نه بچ شو.
نو د ټي بي چې کومه زموږ سره مطلب د دې دپاره چې کومه مطلب د حفاظتي تدبیرات دي بای کلیننس یعنی صفایي کول پکار دي. اوایډینګ کنټیکټ وذ ټي بي پیشنټ. ټي بي پیشنټ مطلب چې چاته ټي بي لګېدل نو دې نه ځان ساتل پکار دي، مطلب لرې ځان ساتل پکار دي. اینډ تھرو ګیټینګ ویکسینیشن او دې لپاره ویکسین هم کول پکار دي. نو درې څیزونه شو: صفایي کول، د دې مریض نه ځان ساتل لري، او ویکسین کول. The treatment of TB is possible by completing a course of antibiotics. د دې لپاره موږ به یو کورس کوو چې هغه به د انټي بایوټکس وي. اوس انټي بایوټکس څه ته وایي؟ انټي بایوټکس هغه دوايانې دي چې هغه د بکټیریا د کیل کولو لپاره د مړه کولو لپاره استعمالیږي. نو زموږ سره که چېرې ستاسو نه تپوس وکړی شي چې ټریټمنټ اف ټي بي چې دی دا پاسبل دی، د څه په ذریعه موږ دا چې دی د دې علاج کولی شو؟ نو انټي بایوټکس په ذریعه. اوس بیا داسې MCQ راشي چې انټي بایوټکس څه ته وایي؟ وایرس وژني، دا بکټیریا وژني، فنجای وژني. نو تاسو وایي چې دا به بکټیریا وژني. پاکستان is among the few countries. پاکستان په هغه ملکونو کې شمار دی that still have high rates of TB چې په دې کې زموږ سره ډېر high rate دی د چا د TB، مطلب د دې مقدار ډېر سیوا دی، مطلب دلته ډېر زیات کیسونه دي د چا د TB. Can you tell how unhygienic ways of living increase the risk of tuberculosis؟ مطلب تاسو یې ښودی شئ چې څنګه غیر صفایي چې کومه څیزونه دي مطلب صفایي که ونه کړی شي نو هغه مطلب د دې خطره سیوا کوي د چا د TB د لګېدو. TB is one of the deadliest infectious disease in the world. مطلب دا دی چې د دې نه ډېر مطلب مرګونه کېږي په دنیا کې. TB deaths occur in the developed countries like پاکستان. اوس د دې چې کومه شرحه ده مطلب د دې چې کومه مرګونه دي زیاتر په ډیولپینګ کنټریز کې دي. اوس دنیا کې درې قسم ملکونه دي. یو دی ډیولپډ مطلب چې هغه ترقی کړله، بل دی ډیولپینګ چې هغه اوس ترقی کوي، او بل دی ان ډیولپ چې مطلب هغه ترقی نه ده کړی. نو پاکستان په ډیولپینګ کې دی، مطلب روان دی د ترقی په لاره. انډیا کې د دې کیسونه ډېر سیوا دي، ان افغانستان او په افغانستان کې چې دی نو مطلب د دې کیسونه ډېر سیوا دي. هاویور بهرحال TB is preventable and curable disease. مطلب دا دی چې د دې حفاظت که موږ وکړو علاج هم د دې ممکن دی. اوس موږ یو دویمې بیمارۍ ته راځو چې د هغې نوم څه دی؟ نیمونیا. نیمونیا چې ده نو زموږ سره نیمونیا از ا لنګ انفیکشیس کاز بای بکټیریا. دا هم سره یو بیماری ده او دا هم د چا د وجې نه کېږي؟ د بکټیریا. د سټیپټوکوکس نیمونی دا یو بکټیریا ده، دا نوم یاد کړئ، سټیپټوکوکس نیمونی دا یو بکټیریا دی چې د هغې د وجې نه کېږي. بل د فنجای ان وایرسز، وایرس د وجې نه هم کېږي، فنجای د وجې نه هم کېږي. ا پرسن سفرینګ فرام کولډ اور فلو، کم کس مطلب یخنۍ والی یا نزلی may easily get pneumonia. دې کس ته ډېر په اسانتیا نمونیا کېدی شي. as it is harder for the lungs to fight against the agents of pneumonia. مطلب دا دی چې it is harder دا مشکل وي for the lungs د پیپړو دپاره to fight against the agents of pneumonia. په دغه ټایم کې چې کله یخنۍ ته والی یا نزلی نو په دې کې چې کومه لنګس چې دی نو هغه مطلب فایټ نشي کولی، جګړه نشي کولی د چا سره؟ نمونیا چې رقم سیزون نه د وجې نه کېږي نو هغې سره جګړه نشي کولی، مطلب پاینټ نشي کولی. د جنرل سمپټمس اف نمونیا. اوس د دې علاماتو له راځو. بیماري مونږ وپېژندله چې په دې کې مطلب لنګس خرابېږي، د دې نه علاوه زموږ سره پنجای د وجې نه کېږي، دا د وایرس د وجې نه کېږي. اوس د دې علامات وایو. نیمونیا انکلوډ کپ، په دې کې به ټوخی په سړي باندې وید میوکس مطلب بلغم به پکې، های فیور تبه به ډېر سوی، سیور چیست پین مطلب سینه باندې به درد وي، فاسټ بریتینګ مطلب بریتینګ کې مطلب زر زر به مطلب ساه اخلي. نیمونیا کین بی پریونټډ بای ایوایډینګ سموکینګ. اوس نمونیا نه موږ ځان څنګه بچ کوو چې موږ سیګرټ نه څکو، واشینګ هیډ لاسونه وینځو، افټر یوز اف ټایلټ دسترخوان نه بعد ټایلټ نه بعد. کیپینګ اوے فرام پیپل هو آر سفرینګ فرام نیمونیا اینڈ تھرو ویکسینیشن. اوس بله خبره دا ده چې موږ به د نمونیا چې کومه مریضان دي د هغو نه هم ځان ساتو او د دې نه علاوه بل به څه کوو؟ ویکسینیشن به کوو. اوس راځو د کی پوینټس ته چې په دې کې څه دي. دا د چیپټر خلاصه ده. د سیسټم هغه سیسټم ویچ هیلپ اس ټو ټیک فوډ چې مطلب په هغې کې مو خوراک اخلو، ډایجسټ بیا هغې لره مطلب اوړو ټوکړو ته بدلو، ان ابزار او بیا د جذب کېږي اټ ان د باډي په باډۍ کې ټو ګین انرژي او در سره پر جذب کېږي د انرژۍ لپاره. اس کال ډایجسټیو سیسټم. دې ته کوم سیسټم وایي؟ ډایجسټیو سیسټم. اورل کیویټي مطلب چې کومه خوله ده، اسوفیګس
stomach معده small intestine وړه کولمه او large intestine مطلب غټه کولمه are the organ of digestive system دا د دې حصې دي liver اینه شوه ان pancreas او لبلبه شوه are two gland دا یو دوه تیلې دي associated چې د دې تعلق دی with digestive system د چا سره د digestive system سره the process in which large complex food is mechanically and chemically broken down into its simpler component is called digestion اوس هغه عمل چې هغې کې غټ غټې د خوراک ټوکلۍ چې دی نو هغه وړو وړو ټوکلو ته بدل شي دې عمل ته څه وایي ډایجیشن وایي ډایریا and constipation are common disorder of digestive system د هیضه شوه او قبض شو دا دوه عامې بیماریانې راشه د ډایجسټیو سیستم لپاره دا هر یو ام سی کیوز دی اوس د ډایجسټیو فار ایگزامپل واټ آر د مین ډیسارډر اف ډایجسټیو سیستم نو تاسو به ډایریا او کنسټیپیشن ته نښه کوئ نو په دې کې هر یو چې کومه جمله ده دا سره ایز ام سی کیوز کار ورکوي بریتینګ پروسس کین بی ډیوایډ انټو سب پروسس انهیلیشن ان ایکسهیلیشن اوس د ساه چې کوم عمل دی دا موږ په دوو سټیپونو کې وایو انهیلیشن چې په دې کې ساه دننه ځي ان ایکسهیلیشن په دې کې مطلب ګیسونه بهر ته ځي په دې دوه سټیپ باندې چې د ساه عمل مشتمل دی نوز مطلب نوز څه ته وایي سپیګمې ته لیرنګس مطلب د کوم ځای نه چې آواز پیدا کېږي ټریکیا د ساه نالۍ برونکایي مطلب د وړو پیپونه دي برونکویلز بیا برونکایي تقسیم شوي دي وړو پیپونو ته هغې ته برونکیویل وایي الویولای د کوار په شان دي وړې وړې دانې دي په کوم ځای کې په لنګ کې and lungs are the main organ of respiratory system دا د ریسپایریټري سیستم حصې دي د کیمیکل بریکډاون اف فود ټو ریلیز انرژي از کالډ ریسپایریشن کله چې د خوراک نه انرژي واخیستلی شي دې عمل ته څه وایي ریسپایریشن ریسپایریټري ډیسارډر کین بی پریونټډ بای ټیکینګ ګوډ کیر اف پرسنل هایجین د ساه چې کومه بیماریانې نه دي نه موږ ځان بچ کولی شو په څه معنی چې کله موږ خپله صفایي کوو and cleanliness and by avoiding smoking and breathing in polluted air او مطلب داسې ځای نه موږ ځان وساتو چې هلته مطلب ګنده هوا وي اوس د دې چپټر چې کومه مشق دی نو هغه کوو نو مشق به زیاتتر تاسو کوئ زه به تاسو سره صرف ایکسپلینیشن کوم کلر د سرکل پر د بیسټ سویټیبل انسر د ټول نه صحیح او مطلب موضوع ام سی کیوز دا دي د ډایجسټډ فود از ابزارب انټو د بلډ ان د کومه خوراک چې مطلب ډایجسټي هضم شي نو دا بیا وجود ته کم ځای کې جذب کیږي وینې ته به کم ځای کې ورکړی کیږي موت په خوله کې نو نه دی سمال انټسټاین وړه کولمه یې ورکړله سټمک معده یې ورکړله لارج انټسټاین غټه کولمه نو یاد ساتئ صحیح چې کوم اپشن به دي کې سمال انټسټاین دی ځکه چې په هغې کې واړه واړه د ګوتو په شان سټرکچر چې هغې ته ویلای وایي او دا د هر څه کوي راکاږي بیا د سیکریشن اف لیور از کالډ یعنې د اینې نه کومه اوبه وځي بایل وځي سلایوه ورځي او مطلب وځي سلایوه لاړو ته وایي ګیسټریک جوس دا په معده کې پینکریاټیک جوس دا د لبلبې نه نو بایل صحیح اپشن دی دریم نمبر چې کوم ام سی کیوز دی د میکینیکل بریکډاون اف فوډ اکر ان د مطلب میکینیکل بریکډاون چې په هغې کې باډی ارګن استعمال شي داسې مطلب خوراک وړو وړو ټوکړیو ته بدل شي نو دا په کوم ځای کې کېږي ماوت خوله په سټمک کې ماوت اینډ سمال انټسټاین ماوت سټمک نو په دې کې صحیح چې کوم آپشن دی نو هغه ماوت اینډ سټمک دی څلورم نمبر چې کوم ام سی کیوز دی د الټرنیټ نیم پر ټریکیا د ساه نالۍ دویم نوم کوم دی وایند 5 وایند هوا ته وایي 5 په پیپ ته وایي نو زموږ سره صحیح اپشن اولنی دی او آخري نمبر چې کوم ام سی کیوز دی د سټرکچر ویچ سیپریټ چیس کیویټي هغه کوم اندام دی چې هغه د سینې چې دا کومه پنجره ده دا جدا کوي فرام دس ابډامینل کیویټي د لاندې مطلب د لاندې چې کومه حصه ده د انسان د دې نه جدا کوي نو هغه څه شی دی کارټیلیج دی ریبس دی که ډایفرام دی که آل ابدم دی نو یاد ساتئ په دې کې صحیح اپشن ډایفرام دی نو دا و د نننۍ ورځې لیکچر انشاءالله نیکسټ چې کومه چپټر دی هغه هم به انشاءالله ډېر زر مطلب زه شروع کوم نن به انشاءالله شروع کوم نیکسټ کلاسز به پکې نن وي نو ستاسو په خدمت کې زما دا عرض دی چې دا لیکچر شیر کوئ د دې نه علاوه لایک ضرور ورکوئ چې موږ ته حوصله افزایي میلاویږي او که په چینل نه وي نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ تھینک یو سو مچ فار واچینګ والسلام بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر سټوډنټس څومره چې زما اورېدونکي دي نو هغو سره دا خبره شریکول غواړم چې زیاتره ملګرو کمنټس کول چې مطلب دا ویډیو دی په پښتو کې وکړی شي چې موږ په خپله ژبه کې په دې ټاپکس باندې پوه شو او بیا د دې نه بعد چې څومره مطلب ام سی کیوز دي په هغې مطلب دې نظر وکړی شي نو زه خو کوشش کوم چې دا ویډیو زه په پښتو کې ویم خو بعضې ملګري داسې چې هغو د اردو فرمایش کوي نو انشاءالله کلاسز په پښتو کې جاري ساتو ځکه چې دا کومه بوک دی نو دا کې پی کې مطلب چې کومه ټیکسټ بوک دی
نو زیاتره دلته پښتو استعمالیږي. نو سټارټ اخلو. نن زموږ چې کومه لیکچر دی نو هغه په دوو ارګن باندې دی، په لیور باندې دی او د دې نه علاوه پینکریاس باندې دی. او د دې نه علاوه بیا چې دی نو د ډایجیشن یعنې د هاضمې څه مطلب اهمیت دی. نو اول تاسو دې ډایګرام ته وګورئ. دلته که تاسو وګورئ نو زموږ سره دې ځای کې یو سټرکچر تاسو دا ښکاري او د دې نه علاوه بل سټرکچر چې کومه دی لاندې دلته به تاسو ته اوس ښکاره شي. دلته یې داسې د پاڼې په شانې سټرکچر دی چې لبلبه ورته وایي او دا چې کومه دی دې ته اینه وایي. نو په دې دوو څیزونو باندې نظر اچوو. اول ډایجسټیو ګلینډ وپېژنئ. ګلینډ څه ته وایي؟ ګلینډ زموږ سره یوه تیلی وي په وجود کې چې په دې کې به دننه څه وي، په دې کې به کیمیکلز وي او دا کیمیکل به بیا څه ته خارجېږي؟ دا به بلډ ته ورکړی کېږي. چاله؟ بلډ ته. نو داسې څیزه چې هغه په یوه تیلی کې او هغه تیلی نه چې کله دا خارج شي نو دا بیا بلډ ته راځي. نو دا کومه تیلی والا ارګن چې دی مطلب دا بند تیلی والا ارګن چې دی دې ته ګلینډ وایي. او دا کم څیز چې پکې دننه دی دا کیمیکل چې کومه دي دې ته هارمون وایي. نو اوس اولنی لیور وایو. لیور is the largest and heaviest digestive gland. انسان په وجود کې چې کومه هارمون پیدا کوي نو ټول نه غټ اندام والا څه دی؟ هغه والا لیور دی یعنې اینه ده. located on the upper right side of the chest cavity. دا په کوم ځای کې موجود ده؟ on the upper right side په ښی طرف، خو ښی طرف ته برې غاړه ته او د chest cavity په سینه ایریا کې. it is reddish brown. د دې سور او د دې خړ غوندې کلر دی. تاسو که وګورئ داسې سرخ او خړ کلر دی. نیکسټ څه وایي؟ it is reddish brown. اوس که MCQs راشي what is the color of liver نو تاسو به ډایرکټ کوم اپشن ته نښه کوئ؟ reddish brown. and secrete a digestive juice called the bile. دا چې کومه MCQs دی بایل والا ما په خپله دا مطلب ټیسټ ورکړی نو دا بایل والا MCQs پکې راغلی. and secrete a digestive juice called the bile. کومه اوبه چې دا خارجوي، کومه چې کیمیکل دا خارجوي د هغه کیمیکل نوم څه دی؟ بایل دی. نو اوس دا ستاسو لپاره MCQs. what is the secretion of liver؟ نو تاسو به لاندې نښه څه ته کوئ؟ بایل ته کوئ. او دا زموږ سره چې کومه پریویس ایټه راغلي نو هغې کې دا MCQs ما په خپله هغه ټیسټ ورکړی which is secreted into the small intestine. دا چې کومه اوبه دي کومه بایل دي دا کوم ځای نه خارجېږي؟ دا د دې لیور نه خارجېږي. نو دا به کوم ځای ته راځي؟ انټسټاین ته به راځي. نو دې خو وګورئ تاسو فار ایگزامپل دا زموږ سره سره دا لیور دی نو دې کې چې دننه کوم څیزونه تیاریږي نو هغه به کوم ځای ته راځي؟ هغه به راځي چېرته؟ دې سمال انټسټاین ته به راځي. نو زموږ سره لیور مونږ وپېژاندو چې د دې رنګ چې دی نو هغه ریډش براون دی او دا یو قسمه اوبه خارجوي، کیمیکل خارجوي چې د هغې نوم څه دی؟ بایل. او دا بایل به کوم ځای ته راځي؟ دا به وړې کولمې ته راځي. نو دا زموږ سره یوه تیلی چې هغې نوم څه لیور و. اوس مونږ بل له راځو. د دې بل چې کومه نوم دی پینکریاس ورته وایي او زموږ سره په عامه ژبه کې ورته لبلبه وایي. it is located near the first part of the small intestine. دا په کوم ځای کې دی؟ د دې small intestine دې خواته دی خو اولنۍ حصه کې د دې ځای کې موجود دی. نیکسټ زموږ سره دا څه وایي؟ it secretes pancreatic juice. اوس دویم MCQ زموږ لپاره ساز شو. دا کومه اوبه خارجوي؟ نو د دې د نوم چې کومه اوبه دي د هغې نوم څه دی؟ پینکریاټیک جوس. لیور څه خارجول؟ هغې بایل خارجول. نو زموږ سره یو MCQ دا شو دو شو. نیکسټ زموږ سره which contain digestive enzyme. دا چې کومه پینکریاټیک جوس دي نو په دې کې دننه یو قسمه نورې اوبه دي چې د هغې نوم څه دی؟ انزایم دي. The pancreatic juice help in the digestion of food in the small intestine. اوس د دې پینکریاټیک جوس څه کار دی؟ چې دا کله خارج شي نو دا په وړه کولمه کې خوراک څه کوي؟ هغه وړو وړو ټوکړو ته بدلوي. اوس د دې نه پس مونږ ځو بل پیج له. صحیح ده؟ اوس که تاسو دلته وګورئ زموږ سره دا چې کومه ټیبل دی نو زموږ سره دا ټیبل د دې لپاره دی چې مطلب د انسان په وجود کې څه دي او هغه څه خارجوي. نو که چېرې تاسو اولني ته وګورئ دلته سلایوري ګلینډ یې لیکلی. دا یو داسې تیلی دی چې په دې کې سلایوه وي. سلایوه لاړو ته وایي. نو لاړې څه کار کوي؟ بریک ډاون اف شوګر اینډ کیلینګ اف جرم. دا چې کومه شوګر دی کاربوهایډریټ ورته هم وایي هغه ماتوي وړو ټوکړو ته او د دې نه علاوه بل څه کوي؟ جراثیم وژني. نو دا یو MCQ شو چې سلایوه کار سره چې دا شوګر ماتوي او د دې علاوه جراثیم وژني. بل زموږ سره سټمک وال مطلب د معدې په دې دیوال کې څه دي نو مطلب دا څه خارجوي؟
ګیسټریک جوس خارجوي. د معدې نه چې کومه جوس خارجېږي هغې ته ګیسټریک جوس وایي، او د پینکریاس د لبلبې نه چې کومه خارجېږي هغې ته څه وایي؟ اوس مې درته وویې هغې ته وایي څه؟ پینکریاټیک جوس. اوس د دې معدې نه چې کومه جوس خارج شي نو هغه څه کوي؟ بریک ډاون پروټین دا ډایجسټ کوي، مطلب دا وړو وړو ټوکرو ته بدلوي. سلایوه چې کومه خارجېدو لاړې نو هغې شوګر هغه وړو ټوکرو ته بدلول. الکلیک ام جرم د دې نه علاوه دا جراثیم وژني. نن زموږ سره لیور نو دا مې درته ویلي چې څه خارجوي؟ بایل خارجوي. د دې کار څه دی؟ بریکینګ اپ پیډس انټو سمال مالیکول. دا ام سی کیوز راغلی چې بایل د څه شي بریک ډاون کوي؟ نو دا د پیډس کوي. صحیح ده. او ګیسټریک جوس دا د پروټین کوي، سلایوه د څه کوي؟ د شوګر. نو 3 څیزونه شو. نو 3 ام سی کیوز په دې پیج کې شو. پینکریاس چې دی نو دا څه خارجوي؟ اوس مې راته ویلي پینکریاټیک جوس دا چې دی د 2 څیزونو بریک ډاون کوي، مطلب هغه ماتوي. بریک ډاون پروټین کوي او بل څه شوګر کوي. اوس زموږ سره راځو مونږه امپورټنس اف ډایجیشن ته، مطلب چې د هاضمه ولې ضروري ده، ولې د خوراک وړو وړو ټوکرو ته ماتېږي. نو وګورئ فود از د سورس اف انرژي. خوراک چې دی نو دا د انرژۍ ذریعه ده. د ډایجسټډ فود از ابزارب فرام د سمال انټسټاین. دا کومه خوراک چې دی نو دا ابزارب کېږي د کوم ځای نه؟ د وړې کولمې نه. انټو د بلډ کوم ځای ته راځي؟ دا مطلب بلډ ته راځي. د وړې کولمې نه دا ابزارب کېږي او بیا کوم ځای ته راځي؟ بلډ ته راځي. Blood transport this digested food to each and every cell of the body where the oxidation of the food. اوس بله خبره یا ساتئ چې دا بلډ چې دی نو دا بیا څه چل کوي؟ ټرانسپورټ کوي، لیږي. this digested food دا چې کومه خوراک مات شوی دی to each and every cell هر یو سیل ته لیږي of the body. د چا؟ بل ځای ته خو نه لیږي، خو د باډۍ سیلونو ته لیږي. where by the oxidation of the food چې هلته د دې خوراک سره اکسیجن یوځای کېږي. اکسیډیشن معنی سره اکسیجن ورسره یوځای کېږي. انرژي ریلیز او بیا د دې نه څه کېږي؟ انرژي ریلیز کېږي. مطلب چې کله اکسیجن د دې خوراک سره او مطلب یوځای شي نو د خوراک وسوځولی شي، مطلب دا وسوځلی شي او د دې نه زموږ سره څه حاصل شي؟ انرژي. to carry on life activity. او د دې نه بیا زموږ سره چې د انرژي انسان ته میلاو شي نو دا به بیا خپل د لایف اکټیویټي کوي. اوس تاسو سوچ وکړئ دې عمل ته مونږ ریسپایریشن هم وایو. ریسپایریشن هغه عمل دی چې د هغې په هغې کې زموږ سره خوراک سره څه یوځای شي؟ اکسیجن یوځای شي، او کله چې اکسیجن ورسره یوځای شي نو دا به وړو ټوکرو ته بدل شي او د دې نه علاوه زموږ سره بل به څه کار وشي؟ انرژي به حاصله شي. نو دا د هاضمي مطلب اهمیت دی چې کله اهمیت مونږ وایو نو دا خبره کوو چې خوراک سره اکسیجن یوځای کېږي او کله چې اکسیجن ورسره یوځای شي نو بیا څه چل وشي؟ بیا زموږ سره دا وړو ټوکرو ته بدله شي او د دې نه علاوه انرژي مونږ له راکړی شي. اوس مونږه بل ټاپک له راځو، ډس آرډر اف د ډایجسټیو سیسټم. زموږ د هاضمې څه بیماریانې دي چې هغه وایو. فود از سم ټایم ناٹ ډایجسټیو پراپرلی. بعضې ټایم د خوراک وایي په صحیح طریقه نه مطلب نه ډایجسټ کېږي. and may result in some health problem. او د دې د وجې نه صحت بیماریانې راځي، د صحت ته مطلب نقصانونه راځي. they may be cause of digestive disorders such as infected food. اوس دا چې دی دا بیماریانې د څه د وجې نه راځي؟ نو اول infected food خوراک خراب دی. not washing hands before meal یا د روټۍ نه مخکې څوک لاس نه وینځي. eating an unclean utensil مطلب یوټنسل لوښو ته وایي. نو په داسې لوښو کې خوراک کول چې هغه خراب څښای. any of these factor may lead to digestive disorder. نو دې وجونه یا مطلب دا دی چې خوراک خراب دی یا لاس دې نه دي وینځل یا په څښا لوښي کې خوراک کوي نو دې د وجې نه تا ته به د هاضمې بیماریانې لګي. او یا زموږ سره دې نه علاوه اوس په دې کې کومه بیماریانې نو هغه اوس وایو فود پویزنینګ دی، ډایریا ده او کنسټیپیشن دی. اوس یو وایو. ډایریا څه ته وایي؟ ډایریا ته په پښتو کې هیزه وایي. نو اوس غوږ کېږئ. ډایریا از د frequent discharge of loose watery fluid from the body. کله چې د وجود نه مطلب نرمې اوبه خارجېږي نو دې بیمارۍ ته څه وایي؟ ډایریا وایي. it is caused by eating food infected by bacteria. کله چې داسې خوراک ته وکړې چې په هغې کې بکټیریا نو تا ته به هیزه لګي او هغه بکټیریا نوم ځان څه ولیکئ؟ امیبا نوم امیبا هیسټولایټیکا دا هغې نوم دی. د دې بکټیریا د وجې نه څه کېږي؟ زموږ سره ډایریا لګي. وایرس آر اتر پیراسایټ دا چې کومه بکټیریا ده دا زموږ سره پروټیسټ دی. خو اوس زموږ سره میبي امیبک ډایسنټري امیبا ورته ویلی شي نو ځکه ما تاسو ته وي.
Viruses or other parasite are by drinker water contaminated by these germs. یا وایرس ته په یو خوراک کې یا د دې نه علاوه جراثیم دي نو تا ته به هیزه لیږي. Diarrhea is a serious illness, especially babies a large amount of water and mineral loss from the body. دا چې کومه بیماری را زیات تر د په ماشومانو کې راځي نو ولې راځي نو دې وجه ده. د دې وجه دا ده چې ماشومان زیات تر ګنده څیزونو سره د هغو کنټیکټ راځي رابطه راځي نو هغې د وجې نه دوی ته هیزه لګي. اوس ځو موږ بیا خپل بل ټاپک له. اوس دلته په غور ګورئ بیا څه وایي زموږ سره دې کې وایي چې the patient suffering from diarrhea should be given solution of salt and sugar for dehydration and they must be taken taken to the doctor. اوس د دې مریض له څه کول پکار دي دې له دا کول پکار دي چې مالګه راواخلي او د دې نه علاوه شوګر په هغې کې واچوي چینی واچوي او مطلب نیمکول څاڅکي نیمکول چې کله وڅکي نو ډېر چې کوم مالي مقدار مطلب کم شوی دی نو اوس به هغه واپس برابر شي. during patient with the diarrhea feel weak. اوس د دې علامات څه دي چې انسان کمزوری کیږي and tired ستړی وي because of dehydration ځکه چې د دې د وجود نه ډېر شی اوبه تللي. dehydration مطلب removal of water اوبه وتل. during the illness کله چې دا بیماری راشي the patient diet should include soft and easily digestible food. اوس دې له داسې خوراک ورکول پکار دي په دې ټایم کې چې هغه سافټ وي نرم وي او په اسانه ډایجست کېږي لکه کیله شوه زموږ سره دا پوست خوراک دی نو دا ولې ورکول پکار دي. اوس بله بیماري مونږ وایو کنسټیپیشن. قبض څه ته وایي قبض کنسټیپیشن معنی سره قبض. ډایریا معنی څه وه هیزه. Constipation is a condition دا یو داسې حالت دی when a person has hard feces that are difficult to expel چې په دې کې ډکې چې کومې میتیازې وي نو هغه سختې شي بار ته نه وځي. It is due to absorption of more water from the undigested food passing slowly through the large intestine. کله چې خوراک چې کومه پزول څیز دی هغه د غټې کولمې نه پاس کېږي نو په دې ټایم کې کله چې د دې نه ډېرې اوبه جذب کړی شي نو چې کله ډېرې اوبه جذب کړی شي نو څیز به څه شي نرم به شي که سخت به شي سخت به شي. This may happen because of the disorder like intake of less water than required. اوس دا سره وجې نه کېږي دا د وجې اولنۍ وجه دا ده چې څوک کمې اوبه څکي نو هغې ته به قبض کېږي. resisting bowel movement نو په دې وجې زموږ سره چې کومه مومنټ د بول مطلب پیسز هغه په قلا راځي. changes in eating habitat and diet etc. اوس یو انسان دی او هغه مطلب د خوراک چې کوم عادتونه دي یا خراب دي and diet مطلب خوراک یې کمزوری دی. drinking more water warm water fibrous food and milk eating more protein cereal or porridge are helpful to ease this problem. اوس د دې علاج سره ته به څه کې ډېرې اوبه به څکې وارم واټر ګرمې اوبه به څکې fibrous food and milk شوده به استعمالوي. فایبر فوډ مطلب دا دی چې په دې کې ریشه ده په دې غنم کې د غنم چې کومه دانه راوالي نو په دې سر په دې پوستکي کې ریشه دار خوراک ورته وایي. eating more fruits فروټ تاله پکار دي and cereal لوبیا دال شو or porridge are helpful to ease د دې د وجې نه ستا دا بیماري به ختمه شي. however به هر حال a problem persists که چېرې دا مطلب بیماري تا ته وي then the doctor must be consulted. نو تاله بیا کوم ځای ته تلل پکار دي کنسلټ ډاکټر له پکار دي چې ته لاړ شي. نو دا اوس زموږ سره د نن ورځې لیکچر انشاءالله د دې نه پس به سبا مونږ بل یو سیسټم شروع کوو ریسپایریټري سیسټم. نو ستاسو په خدمت کې زما دا درخواست دی چې څومره درنه کیدای شي دا ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کوئ چې کله زموږ سره ډېر ویوز راځي نو زه کوشش کوم چې ښه تیاری کوم او د دې نه علاوه زموږ سره په ښه طریقه تاسو ته لیکچر ډیلیور کړم. تھینک یو سو مچ فار واچینګ. د دې نه علاوه زموږ سره زموږ د حوصله افزایۍ دپاره ویډیو لایک کوئ شیر کوئ او زموږ که په چینل تاسو نوی نو سبسکرایب کړئ. تھینک یو سو مچ فار واچینګ. والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورز. ایجوکیشنل سینٹر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو دوستوں بہت سے دوستوں کی جو کمنٹس تھی بہت سے دوستوں نے کہا تھا کہ پشتو کے بجائے اردو میں لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کریں. تو آج ہمارا یہ سیکنڈ لیکچر ہے کلاس 7 سائنس سے اور انشاءاللہ ایم سی کیوز کے ساتھ آپ کو یہ چیپٹر وائز ہم اس بک کو ختم کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ جو کلاس ہوگا ان کو بھی اپلوڈ کریں گے. تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں ماؤتھ سے. ماؤتھ کا جو دوسرا نام ہے اورل اور بکل کیویٹی بھی اس کو کہتے ہیں. تو ایک ایم سی کیوز آپ کے لیے یہ ہے کہ what is the second name of
माउथ, यानी माउथ का दूसरा नाम क्या है? तो ओरल और बकल कैविटी। तो देखिए हमारे साथ फूड एंटर, यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए, फूड एंटर द डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू, सॉरी, फूड एंटर द डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू द माउथ। ये जो इंसान की डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसको एंट्रेंस ऑफ फूड यानी खुराक का दाखिल होना किस जगह से होते हैं? ये माउथ से होते हैं, यानी मुंह से होते हैं। Where it is mechanically broken down into the smaller piece by the teeth। और यहाँ पर हमारे साथ मुंह में दांत मौजूद है जो कि इसको स्मॉल टुकड़ों में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन वो डाइजेशन है जिसमें दांत इन्वॉल्व हो। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमारे साथ केमिकल इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि हमारे साथ टीथ उनका मैकेनिकल यानी मशीन के ज़रिए। तो मशीन का मतलब यहाँ पर हमारे साथ क्या है? टीथ। सलेवरी ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द माउथ। इसके अलावा हमारे साथ मुंह में एक किस्म की तेली होती है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको ग्लैंड कहते हैं। और इसके अंदर हमारे साथ सलाइवा यानी लुआब, जिसको पुश्त में हम लाड़ी छोड़ता हुई, सलाइवा ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द माउथ। इस ग्लैंड के अंदर सलाइवा मौजूद होता है। और ये ग्लैंड क्या काम करता है? सीक्रेट सलाइवा, ये सलाइवा को खारिज करता है। और सलाइवा क्या चीज़ है? सलाइवा इज अ वाटरी फ्लूइड, ये पानी की तरह माया होता है। विच मेक द फूड सॉफ्ट, जो कि खुराक को नरम बनाता है। एंड स्लिपरी, और उनको स्लिपरी मतलब कि वो अच्छी तरह नीचे जाए हमारे सांस के नाली में। द सॉफ्ट पेस्ट ऑफ फूड इज कॉल्ड बोलस, ये जो नरम जो टुकड़ा बन जाए तो इसको बोलस कहते हैं। पुश्तों में इसको लुकमा नोड़े छोड़ते हुए। द सॉफ्ट पेस्ट ऑफ फूड इज कॉल्ड बोलस, तो इसको बोलस कहते हैं। नेक्स्ट जो है, द फूड फ्रॉम माउथ कैविटी एंटर इनटू द एसोफेगस थ्रू swallowing। नेक्स्ट जो जगह है कि मुंह से खुराक के फिर किस रास्ते पर चलते हैं? तो हमारे साथ एसोफेगस जो है ये सेकंड पाइप है जो कि मुंह से अटैच है। और ये हमारे साथ स्टमक को फिर ये खुराक वहाँ पर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ swallowing इज सपोर्टेड बाय द टंग एंड लिप्स, यानी जो निगलने का जो अमल है, खुराक के निकलने का जो अमल है, वो हमारे साथ टंग यानी ज़ुबान और लिप्स इसको कंट्रोल करते हैं। तो इस पार्ट में हमने ये मतलब ये याद कर लिया कि हमारे साथ ये जो सॉफ्ट बोला सॉफ्ट टुकड़ा है खुराक का, तो इसको बोलस कहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ इसके बाद स्वालविंग होता है, ये निगलने का अमल होता है। और उसी दौरान हमारे साथ जो खुराक है वो एसोफेगस में वहाँ पर वहाँ पर जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे साथ सेकंड जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो एसोफेगस है। द एसोफेगस इज अ लॉन्ग, ये एक लंबा, नेरो, नेरो का मतलब है बारीक, एंड हालो जो कि खोखला है मतलब अंदर से खाली है। मस्कुलर ट्यूब एक ट्यूब है, कैरीज द फूड जो कि खुराक को लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये जो पाइप है इसको हम कहते हैं क्या? इस पाइप को हम कहते हैं एसोफेगस। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? विच कैरी द फूड, इस पाइप के ज़रिए हमारे साथ खुराक ये की जो टुकड़ा है यानी बोलस है वो नीचे आ जाएंगे फ्रॉम द माउथ, किस जगह से? माउथ से। क्यूटी द स्टमक, ये कहाँ पर आ जाएंगे? स्टमक को। बोथ ends ऑफ द esophagus आर टाइटली क्लोज बाय स्पेंटर मसल, बोथ ends ऑफ द esophagus आर टाइटली क्लोज बाय स्पेंटर मसल। ये जो एसोफेगस है इसकी एक साइड और दूसरा साइड जो है इस पर एक ढक्कन मौजूद होता है जिसको स्पेंटर मसल कहते हैं। which prevent food from coming back to the esophagus from the stomach or from the esophagus back into the mouth। तो ये जो ढक्कन है, फॉर एग्जांपल एक बोतल है तो उनके सर पर जो ढक्कन होता है, तो इस तरह एसोफेगस के ऊपर भी और इसके अलावा एसोफेगस के नीचे में भी हमारे साथ वो ढक्कन मौजूद होता है। तो इसका काम क्या है? तो इसका काम यह है कि जो खुराक मैदे की तरफ आता है तो उनको फिर दोबारा इजाज़त नहीं देता कि वो सांस के नाली यानी खुराक के नाली में आ जाए।
इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे साथ स्टमक। स्टमक इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तेलनुमा स्ट्रक्चर है। इट इज मेड ऑफ थिक मस्कुलर वॉल। इसकी जो दीवार है वो मस्कुलर इन्हीं पट्टों से बने होंगे। नेक्स्ट जो है विच कंट्रैक्ट, जो कि कंट्रैक्ट हो जाता है, मतलब सुकड़ता है। एंड रिलैक्स, और फिर इसके बाद फैलता है कंटिन्यूअसली, मुसलसल। एंड हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जो कि खुराक के ब्रेकडाउन इन्हें तोड़ फोड़ में मदद देता है। द वॉल ऑफ द स्टमक सीक्रेट द जूस कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। ये जो स्टमक की जो दीवार है वो हमारे साथ एक किस्म की जूस खारिज करता है जिसका नाम गैस्ट्रिक जूस है। एमसीक्यूज के लिए आपका ये सवाल बन गया कि व्हाट इज द जूस जो कि हमारे साथ स्टमक के दीवार से खारिज होता है। तो आप आंसर में लेंगे कि इसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। विच इंक्लूड एंजाइम एंड अदर केमिकल। इस जूस के अंदर हमारे साथ एंजाइम होता है जैसे कि पेप्सिन होता है। एंड अदर केमिकल, केमिकल का मतलब यहाँ पर हमारे साथ क्या है, यहाँ पर केमिकल का मतलब हमारे साथ एसिड है। HCl यहाँ पर खारिज होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज के जानिब। नेक्स्ट जो जुमला है, दिस हेल्प इन द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इन द फूड एंड आल्सो किल अनवांटेड बैक्टीरिया दैट मे हैव बीन स्वॉल्वड। जो तेज़ाब खारिज होता है किस चीज़ में, मैदे में, तो वो क्या काम करता है, जो बैक्टीरिया हमारे साथ खुराक में आता है तो उनको किल करता है, उनको ख़त्म करता है। व्हेन फूड लीव द स्टमक, जब स्टमक से खुराक जाता है, इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ सेमी लिक्विड मास कॉल्ड चाइम। तो इसके बाद इसको हम चाइम कहते हैं। इससे पहले जो टुकड़ा था खुराक का उनको हम बोलस कहते हैं, और अब इसके बाद यानी स्टमक से अगर ये पास हो जाए तो फिर इसको चाइम कहते हैं। और यहाँ पर साइंस टेडबिट ये आपके लिए ज़रूरी है। द एसोफेगस इज 25 से लेकर 23 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये आपके लिए एमसीक्यूज बन गया कि हमारे साथ एसोफेगस की जो लंबाई है वो 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक है। अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जानिब। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग 6 to 8 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहाँ पर आप देखते हैं, ये जो है ये इस तरह ये जो स्ट्रक्चर है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। एमसीक्यूज यहाँ पर भी एक आ जाएंगे, ये आप अपने साथ लिखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो 6 से लेकर 8 मीटर तक है। नेरो, ये बहुत बारीक होंगे। एंड कॉइल ट्यूब, कॉइल का मतलब है कि ये हमारे साथ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, कॉइल कॉइल इस तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट जो है द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज एंटर इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद दो चीज़ें हमारे साथ बहुत लाजिम है जो कि हम इस लेक्चर के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। और वो क्या है, एक पेनक्रियास है जिसको लबलबा कहते हैं, और दूसरा जो है लीवर, जिसको हम पुष्प में इना वर्ता हुई। लीवर एंड पेनक्रियास एंटर इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर हमारे साथ लीवर और पेनक्रियास से एक किस्म की केमिकल खारिज होता है जो कि इस इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट के तरफ आते हैं, यानी पहले हिस्से के तरफ आते हैं। जैसे ड्यूडेनम है, फिर जेजिनम है, इलियम है। तो ड्यूडेनम की तरफ ये खुराक जो केमिकल है लीवर और इसके अलावा पेंक्रियास से वो यहाँ पर आता है। द एंजाइम इन द जूस मिक्स विद द चाइम इन कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब ये जो केमिकल खारिज होता है लीवर से और पेनक्रियास से, जब ये चाइम से मिल जाए तो चाइम की कंप्लीट डाइजेशन हो जाएंगी, मतलब वो छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इस पर मैं आपको समझाता हूँ। विलाई स्लो डाउन द फ्लो ऑफ फूड थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड थ्रू कैपिलरी। तो यहाँ पर अब देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, ये एक्स्ट्रा इंटेस्टाइन की दीवार है। तो इंटेस्टाइन की जो वाल है यहाँ इससे एक पिंगल लाइक उंगली की तरह स्ट्रक्चर नमूदार होता है। और ये क्या काम करता है, अगर यहाँ पर हमारे साथ खुराक हो, फॉर एग्जांपल ये खुराक है,
ये इंटेस्टाइन है तो इसको एब्जॉर्ब करता है। कौन सा स्ट्रक्चर इसको एब्जॉर्ब करता है? ये जो पेंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये एब्जॉर्ब करता है इसको। तो ये विलाई की बात थी। तो विलाई, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई? विलाई आर पेंगर लाइक। अब हम आते हैं एमसीक्यूज के जानिब कि कौन सा एमसीक्यूज बहुत लाजमी है। तो देखिए, फ्रूट जूस जो है, फ्रूट जूस, जब आप जूस ले लेंगे जो कि फ्रूट का होगा तो 15 से लेकर 20 मिनट तक वो हमारे साथ उनकी डाइजेशन ले लेंगे। फ्रूट एंड वेजिटेबल, इसके लिए 30 से लेकर 45 मिनट दरकार होता है। सीड, तुखम एंड नट्स जो कि अखरोट होता है, अप टू 2 आवर, उसके लिए 2 घंटे ज़रूरी है। यहाँ पर वो यहाँ पर पड़े रहेंगे किस चीज़ में? स्टमक में। और इसके बाद चिकन जो है उसके लिए 2 से लेकर 2.5 तक जो हावर्स है वो दरकार है उनकी डाइजेशन के लिए। अब लास्ट, इस लेक्चर की जो लास्ट पार्ट है वो है हमारे साथ लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आखिरी हिस्सा है। वाटर एंड मिनरल रीअब्जॉर्ब इन दिस पार्ट। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो मिनरल है, मादनियात है खुराक से वो, और इसके अलावा जो वाटर है वो भी जज़ब होता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर इन रेक्टम एंड देन एक्सक्रीटेड टू आउटर एनवायरनमेंट। थोड़े से वक्त के लिए ये जो अनडाइजेस्टेड जो फजूल खुराक है वो रेक्टम में जमा हो जाता है और वहाँ से एनस के ज़रिए बाहर खारिज होता है। तो ये थी आज के लेक्चर। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ कल ही शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वस्सलाम। इसके अलावा हमारे साथ आपके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी दोस्त ईटा देता है इन पीएचडी सीटी जिस टेस्ट को वे देता है, तो आपके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, एजुकेशनल सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब यहाँ पर है फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह ये जो साइकिल है पोलिनेशन का अमल ये किस तरह होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं फ्लावर के जानिब और इंशाल्लाह इसके बाद हम जो पार्ट्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे साथ फ्लावर के बीच में जो दरमियान वाला हिस्सा है उसमें मौजूद होता है फीमेल पार्ट। कौन सा पार्ट? फीमेल पार्ट मौजूद होता है। और इस फीमेल पार्ट का फर्दर पार्ट्स होता है जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ये जो पार्ट है इसको स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा। नेक्स्ट जो है यह जो एरिया ये निक वाला है इसको हम स्टाइल कहते हैं, स्टाइल। और इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो एरिया है इसको ओवरी कहते हैं, ओवरी कहते हैं। नेक्स्ट जो लाजिमी चीज है, इस ओवरी के अंदर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होता है ओयूल। क्या? ओयूल। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम मेगास्पोर कहते हैं, मेगास्पोर। तो ये थी हमारे साथ फीमेल पार्ट। अब हम आते हैं मेल पार्ट के तरफ। मेल पार्ट की अच्छे से तो देखिए इसके इर्द गिर्द यहाँ पर और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्टेमन। और इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं एंतर। एंतर।
तो ये एंथर, इसके बाद ये जो वाला पोर्शन है, ये जो लॉन्ग पोर्शन है, इसको कहते हैं हमारे साथ पेलिमेंट, पेलामेंट। और यहाँ पर ये अगर मैं जूम कर लूँ तो यहाँ पर ये 2 लॉब्स में होता है, बाइलॉब्स होता है, और इसके साथ फिर अटैच होता है ये पेलिमेंट। इसके अंदर हमारे साथ मौजूद होता है ऐसे सर्कुलर बॉडीज जिसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन, पोलन सेक। इसके अंदर हमारे साथ छोटे छोटे दाने होते हैं जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हमारे साथ माइक्रोस्पोर, या इसको हम पोलन का नाम भी देते हैं, पोलन। अब ये जो है ये भी 2n होगा, और ये जो मेगास्पोर है ये भी 2n होगा, यानी डबल नंबर होगा। इसका मतलब है कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो यहाँ पर फुल कंप्लीट जोड़ा है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, यहाँ पर इस पार्ट को मैं मिटाता हूँ, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर, और इस तरह हमारे साथ यहाँ पर इस तरफ एक स्ट्रक्चर होता है, लीफ होते हैं जिसका नाम है पेटल। और पेटल जो है ये ब्राइट कलर का होता है, ब्राइट कलर का। इसका मतलब कि इसके खास रंग होंगे, या तो येलो रंग के होंगे, या सफेद रंग के होंगे, या सुर्ख रंग के होंगे। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि ये जो है अट्रैक्शन करता है किस चीज का? इंसेक्ट का। तो हमारे साथ सबसे पहले कार्पल, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे साथ स्टेमन, और इसके बाद नीचे यहाँ पर आप देख लेंगे जो हमारे साथ छोटे छोटे, यहाँ पर छोटे छोटे लीफ आपको नजर आ जाएंगे, यहाँ इसके इर्द और इसके इर्द। इसको कहते हैं स्टेमन। ये जो टोटल लीफ है इसको कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर जो पेटल थे, जो रंगदार थे, इस पेटल की मजमूए को, यानी ऑल ओवर जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं करोला। नेक्स्ट जो चीज है यहाँ पर हमारे साथ ये जो फीमेल पार्ट है इसको हम गाइनीशियम कहते हैं, गाइनीशियम। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है यहाँ पर जो मेल पार्ट है इसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। तो ये थे हमारे साथ जो मेल पार्ट्स थी। ओहो, अब हम आते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट किस तरह होता है और इसके अलावा इस फीमेल पार्ट में किस तरह डेवलपमेंट होता है। तो देखिए हमारे साथ, फॉर एग्जांपल मैं एक माइक्रोस्पोर को निकालता हूँ, ये जो है माइक्रोस्पोर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ मियासिस होता है। मियासिस का मतलब है कि एक सेल से 2, 2 से 4, तो ये हमारे साथ क्या हुआ? मियासिस हुआ। किस चीज में मियासिस यहाँ पर हुआ? किस चीज में? यहाँ पर इस पोलन सेल के अंदर जो माइक्रोस्पोर है उसमें मियासिस होगा। तो यहाँ पर ये 2n है। अब ये जो है ये हमारे साथ हाफ हो गया, यानी इसका जो नंबर है वो हाफ नंबर हो गया। 1, 2, ये एक डिवीजन से, और फिर इसके बाद 3, 4, यानी दूसरे बार जो है इसका जब डिवीजन हो जाए तो ये हमारे साथ बनाते हैं कितने? 4। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हमारे साथ ये कंप्लीट बन जाता है कितने? 4। तो यहाँ पर जो 3 है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये जो 1 है इसको हम अब मेगास्पोर कहते हैं, मेगास्पोर। नेक्स्ट जो चीज है यहाँ पर जब ये 3 रिमूव हो जाता है, ये 3 जब रिमूव हो जाता है तो अब क्या होगा? इसमें माइटोसिस होगा। सबसे पहले मियासिस और अब जो है माइटोसिस। तो एक बार 2 बनाएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट है ये 1, 2, 3, 4, यानी 2 बार, और इसके बाद
जब तीसरे बार ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारे साथ टोटल जो है वो कितने बन जाएंगे 8। एक बार जो डिवाइड हो जाएगा तो 2, फिर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये कंप्लीट हमारे साथ 8 सेल बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और, जब ये आता है किस जगह में, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ ओवरी है, ओवरी है, तो यहाँ पर जब ये आ जाता है, यहाँ पर मैं इसको डिनोट करता हूँ यानी इसको जाहिर करता हूँ, तो 3 सेल जो है यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट रो जो है वो नीचे बॉटम में होगा। ये जो सेल है इसको एंटीपोडियल सेल कहते हैं, एंटीपोडियल सेल। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ओहो बाकी कितने हैं, ओहो 2 है, तो हमारे साथ यहाँ पर एक सेल और इसके बाद दूसरा सेल, इसका फ्यूजन होगा और ये एक सेल बनाएगा जिसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या बन जाएगा, ये हमारे साथ 3 सेल वाला ऊपर रो और इसके अलावा 3 सेल वाला नीचे रो। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें एक जो है वो बड़ा है, इसको अब हम एग कहते हैं, एग। और बाकी जो यहाँ पर ये सेल है, ये सेल है, ये सपोर्टिंग सेल है, ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम फीमेल गीमेटोफाइट कहते हैं, फीमेल गीमेटोफाइट। तो ये तमाम कंप्लीट प्रोसेस यहाँ हो चुके हैं। अब हम आते हैं किस चीज के जानिब, अब हम आते हैं मेल जो पार्ट है, सॉरी ये जो स्ट्रक्चर है, सॉरी ये हमारे साथ, मैं इसको मिटाता हूँ, ये स्ट्रक्चर हमारे साथ ओवरी के लिए है, ओवरी के लिए, ओवरी में ये प्रोसेस होता है। और यहाँ पर हमारे साथ ये जो है मेगास्पोर है, मेगास्पोर, मेगास्पोर। ये कंप्लीट जो प्रोसेस है ये मेगास्पोर के लिए। सबसे पहले मियासिस, मियासिस क्या मान में 4 सेल, 4 सेल में 3 रिमूव हो जाएंगे और हमारे साथ कितने बन जाएंगे 2, फिर इसमें मेटासिस 2 से 4, 4 से 8। अब ये जो आ जाएंगे ये 8 सेल, तो 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे, 3 सेल जो नीचे है इसमें एक एग है जो कि अंडा कहलाता है और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो पोलर न्यूक्लियाई है। अब हम आते हैं किसके जानिब, स्टेमन के जानिब। तो अब हम डिस्कस करते हैं किस चीज को, स्टेमन को, जो कि मेल पार्ट है, मेल पार्ट है इस तरह। अब अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर हमारे साथ क्या है, पोलन सेक है, किस चीज के, ये इंटर के अंदर है और इसके अंदर हमारे साथ एक स्पोर है जिसको माइक्रोस्पोर कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं, माइक्रोस्पोर। अब हम इस माइक्रोस्पोर को निकालते हैं। तो माइक्रोस्पोर को अगर आप यहाँ पर निकालें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है, और कौन सा डिवीजन, मियासिस होता है। तो यहाँ पर हमारे साथ कितने बन जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन से 2, फिर दूसरे डिवीजन से कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मियासिस के दौरान जो क्रोमोसोम नंबर है, यहाँ पर ये डिप्लॉइड p यानी 2n और यहाँ पर ये जो है ये हाफ नंबर है, हाफ नंबर यानी n से मैं इसको शो करता हूँ। अब ये जब बन जाएंगे तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऐसा होगा कि हमारे साथ ये जो माइक्रोस्पोर है, फॉर एग्जांपल ये 4 माइक्रोस्पोर है, 4 माइक्रोस्पोर है। तो इस तरह यहाँ अब ऐसा होगा कि यहाँ एक जो सेल है इसको मैं निकालता हूँ, एक सेल मैं इसको निकालता हूँ, बाकी जो 3 है वो मैं रिमूव करता हूँ। एक सेल जिस तरह यहाँ पर 4 सेल थे तो एक को मैंने निकाला। अब ये जो सेल है यहाँ पर हमारे साथ इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर है, लेकिन वो जो है वो हाफ एन है यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले है। अब ऐसा होता है कि ये जो माइक्रोस्पोर है ये एक सेल है, तो ये डिवाइड हो जाएंगे 2 सेल में। 2 सेल में जब ये डिवाइड हो जाए
तो यहाँ पर आप देखिए इसके साथ भी न्यूक्लियस है, इसके साथ भी यहाँ पर न्यूक्लियस है। ये जो सेल है इसको ट्यूबोसेल कहते हैं, ट्यूबोसेल। और ये जो है इसको कहते हैं हमारे साथ जर्मिनेटिव सेल। तो दो सेल बन जाएंगे, वन इज द ट्यूब सेल एंड द नेक्स्ट वन इज जर्मिनेटिव सेल। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऐसा होगा, ये जो प्रोसेस है इसको मैं बताता हूँ। तो अब इसके बाद क्या होता है, ये जो जर्मिनेटिव सेल है ये बाद में हमारे साथ क्या बनाएंगे, ये स्पर्म बनाएंगे, दो स्पर्म। और ये जो है ये ट्यूब को एराइज करेंगे, किस चीज को, ट्यूब को। तो देखिए हमारे साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर इसको यहाँ पर मैं अब लाता हूँ। यूनिपोलर सेक के अंदर माइक्रोस्पोर है, वो आ गया कहाँ पर, यहाँ पर आ गया। किस पार्ट के साथ, मेल पार्ट के, फीमेल पार्ट के साथ। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या है, यहाँ पर स्टिग्मा है और स्टिग्मा के साथ अटैच हुआ कौन सा चीज है, ट्यूब सेल प्लस जर्मिनेटिव सेल। तो ये जो ट्यूब सेल है ये इस तरह हमारे साथ, ये जो सेल है ये रिमूव हो जाता है और हमारे साथ जो मेन चीजें हैं वो ये दो एंटीपोडियल सेल रिमूव हो जाता है, ये सपोर्ट देता है बाद में। और ये पोलर न्यूक्लियाई और एग बाकी रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप हमारे साथ ये ट्यूब बनाया, किस सेल ने, ट्यूब सेल ने। यहाँ पर जब इसने ये ट्यूब बनाया तो इसके बाद जर्मिनेटिव सेल से क्या बना हुआ है, स्पर्म। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि ये जो स्पर्म है वो यहाँ पर हरकत करेगा और ये आ जाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट इस किस चीज के पास, एक के पास। जब ये एक के पास आ जाएंगे तो एक जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज करेगा इस एक को, और दूसरा जो है वो हमारे साथ बनाएंगे किस, इस पोलर बॉडी के साथ, यानी पोलर न्यूक्लियस के साथ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक जगह में दो बार फर्टिलाइजेशन, तो इसमें हम नाम देंगे डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या होगा, जब ये डबल फर्टिलाइजेशन हो जाए तो देखिए हमारे साथ एक जो है फॉर एग्जांपल ये जाइगोट बन गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे साथ, यहाँ पर देखिए यह तो बहुत इजी है कि एक हाफ नंबर है और स्पर्म भी हाफ नंबर है, तो ये 2n बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर दो सेल है, n एक में n दूसरे में, और इसके अलावा स्पर्म के साथ एक n, तो ये ट्रिपल n बनाएंगे, ट्रिपल n। अब ये जाइगोट जो है फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ जाइगोट है और ये जो है ट्रिपल n जाइगोट है फॉर एग्जांपल फर्ज करें। अब देखिए हमारे साथ ये जो 3n है इसको एंडोस्पोर कहते हैं, एंडोस्पोर कहते हैं। और इसके बाद क्या होगा, ये जो 2n है ये एम्ब्रियो बनाएंगे, फॉर एग्जांपल ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो बनाएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है यहाँ पर ये 3n, ये हमारे साथ ये सपोर्टिव टिश्यू बनाता है, ये खुराक प्रोवाइड करता है किस चीज को, इस इर्द गिर्द होल जो है यहाँ पर जितने भी टिश्यू है ये एंडोस्पोर से बन गया। इसके बाद एक ऐसा पर्दा इस पर आ जाता है। नेक्स्ट जो है जब आप इसको यानी अब ये जो है ये कंप्लीट सीड बन गया। इसके बाद क्या होता है, जब आप इसको जमीन के अंदर यहाँ पर डालें, किस चीज को, इस एम्ब्रियो के और इसके अलावा इस सीड को, तो इस एम्ब्रियो से क्या निकल जाएंगे, यहाँ पर शूट निकल जाएंगे। और नेक्स्ट इसकी फर्दर नीचे जो पार्ट है वहाँ पर हमारे साथ क्या बन जाएंगे, वो रूट बन जाएंगे। तो ये कंप्लीट जो है स्ट्रक्चर बनेंगे। बहरहाल आप ऐसे करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे साथ मेगास्पोर जो कि किस चीज़ में है, यानी ओवरी में है, इसमें मियासिस होता है। मियासिस के दौरान जो है 4 सेल बन जाता है। 4 सेल के बाद क्या होता है कि ये जो मेगास्पोर है यहाँ पर हमारे साथ माइटोसिस होता है 2 फिर 4 और फिर इसके अलावा 8 जो सेल है 3 डाउन रो में
और इसके अलावा 3 अपर रो में, दरमियान में 2 जो है वो फ्यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे साथ ये जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट के अंदर माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर में ऐसा होता है कि इसमें मियासिस होता है 2 फिर 4, और इसके बाद क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोर है इस 3 को मैंने रिमूव किया, एक जो है बाकी है। ये डिवाइड होता है किस चीज में, 2 सेल में, ट्यूब सेल में, जर्मिनेट सेल। ट्यूब सेल ओहो ट्यूब बनाएंगे और जर्मिनेटिव सेल जो है वो स्पर्म बनाएंगे। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर जो एक स्पर्म है वो एक ही साथ मिल जाएंगे, और जो नेक्स्ट है हमारे साथ नेक्स्ट स्पर्म वो हमारे साथ इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल जाएंगे। तो ये ट्रिपल एन बनाएंगे, और इसके बाद ये जो है 2n, ये जो 2n है ये हमारे साथ सीड को, ये सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको बनाएंगे, और इसके अलावा जो बाकी एरिया है ये एंडोस्पोर बनाएंगे। अब जब हम इसको सुटेबल एनवायरनमेंट में रखें तो यहाँ पर इस एरिया से हमारे साथ शूट निकल जाएंगे, और नीचे वाले पॉट से हमारे साथ रूट निकल आएंगे। तो ये थी आज के लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। एजुकेशनल सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। प्रीवियस जो लेक्चर थी वो ग्लाइकोलाइसिस पर थी। अब जो ये लेक्चर है वो नेक्स्ट रिलेटेड टॉपिक है क्रेब्स साइकिल। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ क्रेब्स साइकिल को भी बहुत आसानी के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्रेब साइकिल। ये जो साइकिल है ये हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम प्लेस मालूम करते हैं कि यह कहाँ पर होता है। तो क्रेब साइकिल जो है, ये क्रेब साइकिल आकर एन माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब साइकिल आकर एन माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके बाद इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल जो है यहाँ पर प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है किस चीज का, ग्लाइकोलाइसिस का, जो कि हमारे साथ लास्ट चीज थी वो पायरुविक एसिड थी। पायरुविक एसिड यहाँ पर मैं लिखता हूँ पायरुविक एसिड। और ये जो है हमारे साथ 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, और इसका जो कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल है वो 2 होंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ 3 कार्बन कंपाउंड है। पायरुविक एसिड जो है फर्स्ट स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, एसिटाइल में। यहाँ पर एसिटाइल के साथ कोएंजाइम भी ऐड हो जाता है। कोएंजाइम यहाँ पर इसके साथ आ चुके हैं, कोए। नेक्स्ट जो चीज है यहाँ पर अगर आप देखें तो पायरुविक एसिड जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, और एसिटाइल कोए जो है ये हमारे साथ 2 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन। तो यहाँ पर एक जो कार्बन है वो यहाँ पर गायब हो चुके हैं, तो किधर जा चुके हैं, यहाँ पर अगर आप देखें हमारे साथ ये जो कार्बन है वो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो चुके हैं। नेक्स्ट जो लाजमी चीज है यहाँ पर हमारे साथ रिडक्शन भी होता है। NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, NADH2 में, NADH2। ये जो सारा प्रोसेस है इंशाल्लाह लास्ट में मैं आपको एक ही जुमले में बताऊंगा। तो ये जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन, यहाँ पर एक जो कार्बन था वो रिलीज हो चुके हैं किस चीज किसके फॉर्म में, वो CO2 के फॉर्म में। नेक्स्ट जो है वो को जो है यहाँ पर ऐड हो चुके हैं एसिटाइल के साथ, NAD का रिडक्शन हो चुके हैं NADH2 में। एसिटाइल को जो है ये जो है मिल जाता है किसके साथ, OAA मतलब इसका क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड है, कितने वाला, 4 कार्बन वाला, और एसिटाइल का जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड है। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल को ये इकट्ठा हो जाएंगे 4 + 2 6 कार्बन वाला कंपाउंड ये बनाएंगे। कितने वाला, 6 कार्बन वाला, और उसका जो नाम है वो है सिट्रिक एसिड।
क्या है, सिट्रिक एसिड। ये जो है कितने कार्बन वाला है, 6 कार्बन वाला है, क्योंकि 2 कार्बन ये है और 4 कार्बन ये है। तो फर्स्ट जो कंपाउंड है हमारे साथ वो 6 कार्बन। इसको सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसिड बन चुके हैं जिसका नाम सिट्रिक एसिड है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो सिट्रिक एसिड है ये एक आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम है आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट। अगर आप यहाँ पर एंजाइम की बात करें तो यहाँ पर सिट्रेट सिंथेटेज ये जो एंजाइम है यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में। यहाँ पर जो एंजाइम है वो आइसोमेरेज है, आइसोमेरेज है, क्योंकि ये आइसोमर के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट जो है सिट्रिक एसिड, जब ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके बाद ये जो है कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, अल्फा कीटोग्लूटारेट में। यहाँ पर देखिए अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। कितने वाला, 5 वाला। और ये कितने वाला, ये 6। तो यहाँ पर हमारे साथ भी CO2 जो है वो रिलीज हो चुके हैं, यानी कार्बन जो है वो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे साथ रिडक्शन हो चुके हैं, NAD जो है वो रिड्यूस हो चुके हैं NADH2 में। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये नेक्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट जो है अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है, सक्सिनाइल को ए ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें ये 4 कार्बन कंपाउंड है, कितने वाला, 4 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पर भी आप बताओ क्या हो चुके, 5 कार्बन से यहाँ पर 1 कार्बन जो है वो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है NAD का रिडक्शन हो चुके हैं, किस चीज में, NADH2 में। तो यहाँ पर ये एडिशन हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, सक्सिनाइल को ए जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है ये बदल हो जाता है किस चीज में, सक्सिनिक एसिड में। किस चीज में, सक्सिनिक एसिड में, सक्सिनिक एसिड। ये भी हमारे साथ क्या है, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है। हाँ नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज होता है, यहाँ पर सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, फ्यूमारेट में, फ्यूमारेट ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, कितने वाला, 4। और यहाँ पर एक चेंजेस होता है कि FAD जो है FAD वो रिड्यूस हो जाता है FADH2 में। नेक्स्ट जो लाजिमी चीज है, फ्यूमारेट जो है वो मलेट में कन्वर्ट हो जाता है, किस चीज में, मलेट में। और ये भी हमारे साथ 4 कार्बन है, क्योंकि यहाँ पर हम इस कार्बन को आगे कम नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा रीजन है वो 4 कार्बन वाले हैं। नेक्स्ट जो है मलेट, ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में जो कि 4 कार्बन वाला है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर NAD जो है वो रिड्यूस होता है NADH2 में। अब हम आते हैं रियल ट्रिक्स की तरफ, क्या ये जो सारा प्रोसेस है हम इसको एक जुमले में कैसे बताएंगे। तो देखिए, I know some simple formula making ऑप्शन। बहुत इजी है। सी देखिए, आई नो मैं जानता हूँ, सम सिंपल सादा फार्मूला मेकिंग ऑप्शन, यानी फार्मूला के लिए मैं सादा सी ऑप्शन जानता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं सी का मतलब क्या है, सिट्रिक एसिड। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर आई का मतलब है आइसोसिट्रेट। इसके बाद जो नेक्स्ट है आइसोसिट्रेट के बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट है। तो ये जो नो है ये कैसे शुरू होता है, तो कीटोग्लूटारेट।
नेक्स्ट जो है हमारे साथ सम का मतलब क्या है, सम का मतलब सक्सिनाइल को ए है, सक्सिनाइल को ए है। नेक्स्ट यहाँ पर सैंपल का मतलब क्या है, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। नेक्स्ट जो है हमारे साथ फार्मूला का मतलब क्या है, प्यूमारेट। नेक्स्ट जो है वो क्या है, मलेट, क्या है, मलेट। और नेक्स्ट लास्ट जो है ऑप्शन का मतलब है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये बहुत लाजिम है। सी आई नो सम सिंपल फार्मूला मेकिंग ऑप्शन। सी देखिए आई नो मैं जानता हूँ, सम सिंपल सादा सी फार्मूला मेकिंग ऑप्शन, फार्मूला बनाने के लिए ऑप्शन। तो इस जुमले से आप इस सारे जो साइकिल है इसको आप सीख सकते हैं बहुत इजी तरीके से। अब हम आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो अगर आप देखिए यहाँ पर हमारे साथ एक NaDH2 ये है, यहाँ पर ये 2, नेक्स्ट ये 3 और इसके बाद नेक्स्ट जो है ये 4 वाला। तो हमारे साथ 4 NaDH2। तो ये टोटल कितने बनाएंगे, 4 NaDH2 इस साइकिल में, क्योंकि एक पायरुवेट एसिड हमने ले चुके हैं, ये एक पायरुवेट एसिड के लिए साइकिल है। और इसके बाद इंशाल्लाह जो दूसरा साइकिल है वो इस तरह हम कवर करेंगे। तो बोथ के लिए एक ही तरीका है, लेकिन मैंने एक को ड्रा किया है। तो 4 NaDH2 है, एक NaDH2 के साथ हम रिजल्ट में मिलते हैं हमारे साथ 3 ATP। तो 4 × 3 तो 12 ATP बन जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे साथ यहाँ पर क्या है, FAD, ये कन्वर्ट होता है FADH2 में। तो एक FADH2 जो है वो हमारे साथ 1 FADH2 ये देता है 2 ATP। नेक्स्ट जो है हमारे साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ लाजिम एक चीज है जो कि मैं बोल चुका हूँ, सक्सिनाइल को ये जब कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में, तो यहाँ पर गवानीसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है GDP में, गवानीसिन डाइफॉस्फेट है। और ये जो है बराबर है 1 ATP का। तो इस ATP को हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 1 ATP। तो देखिए 12, 13, 14, 15। तो एक साइकिल में 15, 2 में कितने बन जाएंगे, 30 ATP बन जाएंगे। तो ये थे डिटेल क्रेट साइकिल का। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उनको भी डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।